أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إن الذين كفروا يقينا کسانو چې کفر یو کړو وصدوا عن سبیل الله او دی منع کړو خلق د لارې د الله تعالی نه قد ضلوا ضلالا بعیدا یقینا دی گمراه شو په گمراهۍ لرې سره. ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر یو کړو وظلموا او دی ظلم کړو لم يكن الله ند الله تعالی ليغفر لهم چې بهانه بو کی دیتا ولا ليهديهم او نه هدایت کی دیتا طریقا دلار د هدایت الا طریق جهنم مگر دلار د جهنم خالدین فیها ابدا پات کی دن کی وی دی پائی کی ہمیشہ. وکان ذلک اللہ یسیرا او دے داکار اللہ تعالی باندې آسان. یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم الرسول یقینا راغلی تاسو ته پیغمبر بالحق په حق بیان سره من ربکم دستاسو رب د طرفنا فآمنوا پستاسو ایمان روڑے خیرا لکم یہ بدا بہتر ستاسو رپارا وَإِن تَكْفُرُوا او کچرتاسو انکارو کے فَإِنَّ لِلَّهِ پس بیشکا خاص اللہ تعالی دا پاردی ما فی السماوات والارض ہا سوچ پاسمانو کی دی عظمکا کی دی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا او دے اللہ تعالی علم والا حکمت والا. پدې آیتونو کې د دوه خبرو بیان دی. لومبه خبره دا چې کوم انسان کفر وکي انکار وکي او په خپلم گمراه شي او نور خلقم گمراه کی دا سه خلقو تب الله تعالی په دنیا کې هدایت ونکي او په آخرت کې به مغفرت ونکي او دا سه خلقو به الله تعالی ہمیشہ نہ پار جہنم تبوزی. چکم انسان بار بار کفر کی اور بار بار انکار کی پخپلم گمراہی اختیاری اور نور خلقم گمراہی تراولی دا نور خلق دا پارم رکاوٹ جوڑی گئی دا مضر انسان دے دا سے انسان دا پار ہدایت نشکی دے اور نہ مغفرت کی دیشی یو سڑے پخپلا ناحق باندرے اور غلط لار باندرے دیکھو بیان لا ہدایت تراشی. یو انسان دونن چې خپلم گمراه شو نور خلقم گمراه کی نور خلقم گمراه طرف تراولی دا انسان د حد نه تجاوز کو دا سه انسان تب الله تعالی مغفرت نکی او نه به هدایت کی دا سه انسان د پر جهنم تیار شوی دی. او دوی آیت کې بیان دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو خاص قوم او د یو خاص علاقې نبی نه دی. نبی علیہ السلام نبوت عمومی دی. نبی علیہ السلام صرف د عربو نبی نه دی او نه صرف د عجمو دی او نه د مکی والو دی او نه د قریشو دی. نبی علیہ السلام عام نبی دی د بنی اسماعیل د پاره د بنی اسرائیل د پاره تمام انسانانو د پاره د زمانی د خلقو د پاره او تر قیامت پورې تمام انسانانو د پاره. نبی علیہ السلام دا سه نبی ری چې یو خاص قوم د پاره نه دی. موسی علیہ السلام صرف د بنی اسرائیل د پاره
عیسی علیہ السلام صرف او صرف د بنی اسرائیل نبی او د نبی علیہ السلام نبوت دا عمومی دی، نه صرف د بنی اسرائیل دی نه د بنی اسماعیل دی، عام نبی دی او تر قیامت پورې دی. نبی علیہ السلام عام دعوت ورکړی دی. آیت کې عام دعوت دی چې عظیم الشان نبی راغی، راشه په باندې ایمان نوړی، دا وستا سره پر بهتر وي، کنه وروړي نو الله تعالی بس نقصان نه کوي. د نبی علیہ السلام په شان کې بس کمی را نشي. د نبی علیہ السلام شان د مخ کې نډیر لوی دی، الله تعالی بادشاہي د مخ کې نډیر لوی ده. که خلق منی او کو نه منی د الله تعالی په شان کې څه کمی نه راځي. حدیث کې راځي، مشکات شریف کې روایت ده، که تمامی دنیا انسانانو اعلی درجه والا پرهیزګار شي، فرمان بردار شي، تابعدار شي، چې داغه پړه کې ذره برابر ګناه نه دون پرهیزګار شي هر انسانو، علا اتقا قلب رجل، د ټول لوی پرهیزګارو چا نبی علیہ السلام دی، هر انسان د نبی علیہ السلام په شان پرهیزګار شي او دی دا ټول زندگی د الله تعالی په فرمان برداري کې او تابعداري کې تیر کی، د الله تعالی په شان کې ذره برابر سیواوالی ناراضي. او کله تمام انسانانو انتهایی گناہونا، انتهایی خواہشات او جذبات ښکارا کی او پوره کی، د شیطان پشان انکاری شي، د شیطان پشان گناہونه شروع کی او تر قیامت پوری کی، د الله تعالی پشان کې ذره برابر کمی ناراضي. دا چې سدي دا د انسان د خپل ځان د پاره دی، د الله تعالی بادشاہي نه زموږ د وجه نه لویږي او نه وړکیږي. دا زموږ د دنیا د بادشاہانو پشان بادشاہي نه ده چې داغه ووټ بینک به کم شي، داغه غني اثر رسوخ به کم شي، داغه غني فالوور به غني کم شي. الله تعالی شان ډیر بے نیاز را ډیر لوی دی. دا انسانانو چې ترغیب ورکړي دا د انسان د فائدې لپاره ورکړي. ان الذين كفروا دیاتونو کې خطاب د اصل کې يهودو ته، چې يهودو سره د علم انکار وکړو، په خپل نبی علیہ السلام او نه منو، نور خلک یې منع کړو. دا مشرکین چې د مکی والو دی خټیک ته په خپل انکار کړو، خو دی د خپل ځان د اطمینان لپاره د يهودو نه مشوره غوښته و چې دا نبی علیہ السلام صحیح پیغمبر دی او کنه د مونږ پوهه کې کنه، تاسو اهل علم اهل کتاب یې، مونږ سره کتاب نشته، آیا د پیغمبر علیہ السلام څخه ذکر سازو په کتابونو کې شته؟ نو د يهودو انکار وکړو چې د نبی علیہ السلام ذکر او زموږ په کتاب کې نشته. نو په خپل منو نور خلک منع کړو، مکی والے منع کړو، خپل متبعین منع کړو. دومره مضر خلکو دا يهودو چې په خپل منو نور خلک منع کولو. حالانکه دنیا د یو عام قانون دی، وی مذهب دار چا خپل اختیاري خبره ده، تر چا په مذهب کړو خبره مکوا، ولکه خپل وته وګوره که مطمئن شوتنه ایمان پر وړو، کني مطمئن نظام مطمئن کبیا، لیکن هغه ذهن سازی کولو، هغه منی کولو په چالونو سره او په سازشونو سره، دا خطرناک خبره ده. ان الذين كفروا بشکها کسان چې ای کفر وکړو، انکار وکړو، لکه يهودو، وصدوا عن سبيل الله. دا صد چې دا په دوه معنی راځي، یو دا چې یو سړی په خپل منی شي دې ته لازمی وي، یو دا چې یو سړی بل سړی منی کی په خپل خو منی دی، نور خلقم منی کوي، دې ته متعدی وایي. نو صدو په دواړو معنی باندې راځي، په خپل منی شو د لارې د الله تعالی نه، او یا دا چې خلک منی کړو د لارې د الله تعالی نه، یعنی خلکو له دا ذهن سازی کوله د نبی علیہ السلام خلاف او چې خلک منی شو. وصدوا عن سبيل الله، او دی منی شو د لارې د الله تعالی نه، که لازمی شنو معنا ودا سکو وصدوا عن سبيل الله، او دی منی شو په خپل د لارې د الله تعالی نه، او لار د الله تعالی اسلام دی او د نبی علیہ السلام اتباع ده. او یادا چې متعدی معنا وکي وصدوا الناس عن سبيل الله، او دی منی کړه نور خلقو د لارې د الله تعالی نه. نو يهود دا دواړه کار کړی دي، په خپل منی شویری، نور خلک منی کړي، مکی والے منی کړیو او خپل خلک به منی کول چې کم جاهلانو. نو قرآن داسې خلکو ته الله تعالی څه هدایت وکي، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقینا دی بیلاری شو، گمراه شو په گمراهه لري سره. دې کې تشبیه ده، ضلال بعید دې ته وایي
ضلال اصل کې بیلاری کېدو ته وي، روکېدو ته وي. دا گمراهي چې موږ چې د شریعت د لارې نه گمراه شو، دا خو د اسلام د راتلو نه بعد دا معنا وه. دا الفاظ خو مخکې په عربی کې موجود و که نه ضلالو. نو د ضلال اصل معنا روکېدلو او لاره پرېښودلو. د سفر کې یو منزل ته روان یو مقصد ته، هغه لاره ستانه خطا شي، په بلې لاره باندې ورسم شي او ګرځي او ګرځي او خپل مقصد ته نه حاصلېږي، دې ته خلک وایي ګمراه شو، یعنې دا ضلال شو. عربو به سفر ډېرې کولې، نو هر چا ته به لاره نه معلومه، نو د لښکر دپاره به ځان له یو هادي چې هغه ته به لاره معلومه وه، نو هغه یې په کرایه به ځان سره اخیستو، هله به یې د لارې اجرت ورکړو چې ته به مونږ ته لاره ښیې. نو عربو کې صحراګانې دي او دا دشتو بیابانو او د شګو دا ټیلې وي، یعنې ډیرې وي چې هوا راوالوځي، د شګو ډیرې دې نه اوچته کړي نو هغه ځای ته اوسي. نو ډېر هوښیار خلک چې لاره خطا کړي، او په عربو کې چې یو پیر د لاره خطا کړم بیا لاره موندل ګران دي. داسې صحراګانې دي چې نه اوبه شته، نه پکې شینکۍ شته او نه څه بل څه بندوبست. نو قافلې غرق شي، بیا تاسو چې د خوراک دپاره څونه اوبه دي او خوراک دی دا به ختم شي یو ورځ، او ته به لاره معلومه نه کړې. نو لاره معلومول عربو کې ګران دي. نو قرآن کریم تشبیه ورکړي چې تاسو چې ته سفر کې ځئ او تاسو نه لاره خطا شي او په دشت او بیابان باندې ورسر شئ او تاسو بیا لاره ګورئ او لاره نشي معلومېدی، نو دې څونه هلاکت ته ورسېدو. اوبه د سره خلاصې شوې، خوراک د سره خلاص شو، بیا به لکه څه خوري. انسان سره چې خوراک او اسکا خلاص شي بیا دې پاڼې خوري. عربو کې پاڼې کم ځای کې دي، ونې کم ځای دي، په دې پاڼو باندې انسان بیا وخت تېري، په شینکي باندې بیا وخت تېري. دا کپړه بیا خلک دوی کپړه به خوري، په دې به ژوند تېر کوي. چې ته زاړه اډو کې به ورسته دا به خوله کې وخي نو ژوند به تېر کوي. دا خبرې هلته بیا کم ځای کې دي. دا سړی بیا د لوږې او د تندې د لاسه بیا په صحرا کې مړ شي. قرآن تشبیه ورکړي چې ستاسو واسطه دې خبرو سره ډېره ده چې یو سړی په صحرا کې دشت و بیابان کې رک شو، ډېر لرې رک شو، دې به واپس هغه نیغې لارې ته راشي، نو د هغې چانسز بیا نه وي. دغه رنګې دا انسان دی چې خپل یې انکار وکړو، نور خلک یې د الله د لارې نه منې کړو، په ګمراهۍ کې مخکې تو او دته عربۍ کې سراب ورته وي، موږ ته پښتو کې شګوګل وایو. تا ته یو دی کې چمک ښکاري، ته یې که دا ګنې اوبه دي، ته ورپسې هلته لړ شي، هلته کې سپین چمکې اوبه ني، نو بل ځای کې تا ته چمک ښکاري، ته ورپسې مخکې ځې او نور هم په دشت و بیابان کې مخکې روانې. داسې انسان به خپل ځای ته کم ځای رارسي. دارنګې دا یهودي او نصراني دی چې دی په خپل هم منې شو، نور خلک یې منې کړو، او سره د علمه سره د پوهې داسې انسان به څنګه هدایت ته راشي. د آیت نه یوه بله مسله مونږ ته معلومه شوه. دا ګناه د انسان پرسنل خبره ده. که ګناه د انسان له نه په کار حقوقي نو زه کوه، او بیا داسې ګناه کوه چې صرف ستا ذات پورې وي. کوشش کوه چې داسې ګناه مه کوه چې نور خلک په هغې ګناه باندې اماده شي او مبتلا شي. د بل چا د ګمراهۍ سبب مه ګرځه، د بل چا د نیغې لارې نه د منې کېدو سبب مه ګرځه، کني د دې آیت په وعید کې به تم راشي. د ګناه بنیاد مږده چې نور خلک په ګناهونو باندې شروع شي. داسې کار مه شروع کوه چې د نور خلکو دپاره یو سبق وګرځي او هغې پې عمل کړي. کني نو ټول چې څومره خلک په باندې عمل کړي، تا ته به هم د هغې هغه وزر او هغه ګناه به در رسېږي. د آدم علیه السلام زوی د قابیل قتل یې وکړو، دې نه مخکې دنیا کې قتل نه و، لومړنی کار ده وکړو. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي تر قیامته پورې چې څومره په ناحقه قتلونه کېږي، د هر یو قتل یو ګناه چې هغه قابیل ته هم رسېږي. خو دا دنیا کې څونه قتل و غارت شروع دی، دې قابیل ته به څونه سزا میلاویږي په دې باندې. ولې ده ولې بنیاد کېښودو، دله دا قتل نه و پکارو. دارنګې د یو ګناه چې داسې ګناه وکړي چې د خلکو دپاره نمونه شي او خلک هم بیا هغه شانتي کړي، تا ته هم د هغې برابر بیا وزر او ګناه میلاویږي. نو ګناه د اول یو انسان کینه، خو چې کوې نو کوشش کوه چې ستا تر ذاته پورې وي، د نورو خلکو دپاره د ګناه لاره کولو نه شي، او د ګناه اډې مه شروع کوئ او د ګناه نوې نوې لارې مه شروع کوئ. کني نو ډېر لوی خطرناکه خبره ده. یهود هم دا کار کړی دی.
قرآن ډیر لري گمراهی ته ورسېدو. قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذين كفروا بشک ها کسان چې کفر وکړو، چې کفر یې وکړو د چا نقصان یې وکړو؟ د الله تعالی یا د پیغمبرو. نو قرآن یې وظلمو او دی ظلم وکړو. ظلم یې لیکيږي نقصان کولو، دی د خپل ځان په خپل نقصان وکړو. ظلم معنا زیاتیم راځي او ظلم اصل معنا د نقصان کولو. ربنا ظلمنا انفسنا التم دغه معنا ده، اے الله مون خپل ځان سره په خپل ظلم وکړو. دا مون چې کوم خطا وکړه، کوم میوه مو خوړه، چې الله تعالی ویلو آدم علیه السلام بی حوا ته د پلانکې میوه به نه خورئ او هغې وخوړه، نو ولې د الله تعالی په کائنات کې څه کمي راغی؟ نه، دې ځان سره په خپله زیاتې وکړو. دغه بهترین ځای د جنت نه دنیا ته ازمایي ځای ته رالو، نو ځان سره په خپله زیاتې شو. نو دلته کې د ظلمو دې ظلم وکړو خپل ځان سره په خپله، چې انکار یې وکړو نو د الله تعالی یا د پیغمبر علیه السلام څه نقصان ونه شو، زه خپل نقصان یې وکړو. لم یکن الله تعالی فرمایي دوه کارونه خو نه کوم، په دنیا کې ورته نیغه لاره نه ښیم او په آخرت کې ورته مغفرت او بخښنه ورته نه کوم. د قیامت پر به الله ډېرو خلکو ته بخښنه به وکړي، لوی ګناهګارو ته الله تعالی بخښنه به وکړي، لیکن داسې انسان ته الله تعالی بخښنه ونه کړي، ځکه د ډېر غټ جرم کړی دی. او دنیا کې به الله تعالی ورته هدایت ونه کړي، ځکه د هدایت موقع د په خپله ضایع کړې ده. د هدایت دا دومره موقع دي او دې د هغې باوجود نه فایده نه علي. نو بس په سترګو باندې پرده راشي، په عقل باندې پرده راشي، په غوږونو یې پرده راشي، بیا هدایت ویني خو ښکاري ورته نه. د هدایت خبرې اوري لیکن پوهېږي پرې نه، لکه په عقل باندې پرده راغلې ده. لم یکن الله نه دی الله تعالی لیغفر لهم، یعنی الله تعالی دا اراده نه لري چې دته بهانه وکړه. بهانه به الله تعالی چاته کوي چې انسان توبه حکم از کوم وباسي. دنیا کې دا شرط چې ته به توبه وباسي، د مغفرت لپاره د ګناهونو نه به توبه وباسي، د شرک نه به توبه وباسي، الله به تا ته معافي کړي. چې ته سره توبه نه وباسي، شرط نه پوره کړې، نو الله تعالی به څنګه تا ته مغفرت وکړي؟ لیغفر لهم، چې بهانه وکړي الله تعالی دې ته، یعنې په آخرت کې. خدا علی چې کله دې په کفر باندې مړ شو، په کچې دنیا کې توبه وباسله، ایمان یې راوړو، دا شته هر څه به الله تعالی معاف کړي. ولا لیهدیهم، او نه به الله تعالی هدایت وکړي دې ته په دنیا کې د نیغې لارې، طریقا د یو لارې، او طریقا نه مراد د هدایت او نیغه لاره ده. داسې خلکو ته الله تعالی بیا هدایت لاره ورته نه ښي. اصل کې الله تعالی خپل مدد والی، د الله تعالی هر بنده سره مددي. دا انسان ته بار تنبیحات دا د الله تعالی مددي. کافر تم الله تعالی بار تنبیحات کی، مشرک تم الله تعالی بار تنبیحات کی. یو آسان مثال د فرعون بوالو، دا فرعون چې څومره افتونه راتلو، دا خو د الله تعالی تنبیحاتو، چې اوس هم موقع ده په موسی علیه السلام ایمان نه وړه، اوس هم موقع ایمان نه وړه بچ بشي. دا دومره ظلمونه به الله تعالی تا ته معاف کړي ایمان نه وړه. نو دا ټول تنبیحاتو په ظاهره کې هو عذابونه دي، لیکن دنه تنبیحات دي د الله له طرف نه. لیکن چې انسان بیا نه مني او بیا نه مني، نو د الله تعالی له طرف نه هر بنده سره مدد وي، کافر سره، مشرک سره، هر چا سره وي. دا څومره ازمایښونه چې په انسان راځي، دا د الله تعالی له طرف نه تنبیحات انسان بس کې مخ راواړوه، رجوع که اوس ماته، نو دا د الله تعالی مدد دی. او چې دې ته نه فایده نه علي، نو چې نه علي اخره کې الله تعالی بیا باچا کی. څنګه چې خلک استاد او په کلاس کې یو تن وي دا ما باچا کړی دی، یعنې خیر خبره تپوس ته نه به چې هر څه کي نو کېدي، نو څه چلو شي؟ اخره کې فیل شي. بیا هغه باچا شو نو هغه خوشحالېږي ما څه دا به استاد ما نه تپوس نه کي، لیکن اخره کې د معشوم نقصان شي، هغه فیل شي. نو لیغفر لهم ولا لیهدیهم، الله به داسې انسان ته بهانه کې په آخرت کې، او هدایت به ورته ونه کې طریقا د لارې. طریق لارې ته وي، طرقه اصل کې ټکولو ته وي. طرقه یترکو، طرق البابا چې دروازې له لاس روبغې ته طرقه ویل کېږي. مترکه سټک ته وایي، په سټک هم خلک ټکول کې. دې لارې ته ولې طریق وایي؟ دا ټول خلک ټکي لګیا رې،
دا خپې ولا رابغي او رواني پې ده پته طریق وایي الا طریقه مگر لاره الا طریقه مگر لاره ده جهنمو سه د جهنم لاره به ورته ښیو نور د هدایت او د مغفرت او د نجات لارې ورته موږ نه ښیو ځکه چې د په خپله په دغه لاره سره هغه تلل لري کړي انسان کې خپل طلب نشته الله سکاج په زور ته بوزي الا طریق جهنم مگر لار د جهنم خالدین فیها ابدا چونکه خاتمه په کفر باندې شوی دا جهنم کې به همیشه رپاري پاتې کېدونکو دی پای کې ابدن همیشه ابد الآباد د پاره وکانه ذلک علی الله یسیرا چابه الله تعالی دا سکولی شي چې همیشه رپاره واچي وی او دا کار په الله تعالی باندې آسان دی د دنیا جیلخانو کې او د جهنم جیلخانو کې فرق دی دنیا جیلخانه کې که انسان ته سزا موت ورول شي او عمر قید ورته ورول شي لیکن دون څوک باندې شي چې هغه ته سزا معاف شي بیا اپیل شي روغه وشي د صدر د طرف نه معافي راشي بل څه مسله جوړه شي نو بیا فیصله جج واپس والی وی الله تعالی خپل فیصله واپس نه لی مدد جهنم ورو همیشه پر دی او دا کار په الله تعالی باندې آسان دی الله تعالی بیا خپل فیصله به واپس نه لی یسیرن آسانو یسیر اصل کې معمولی ته وي او دا معمولی کار اصل کې آسانی بیا لک کار آسانی ډیر کار ګرانی کو دا دونه کار به وسوک کی وی دا خو لګون ته کار دی ضرب آسان باندې وکړو دا یسیرن معنی چې مون آسان کو اصل کې یسیر معنی لګ راځي ان الله ته خداړو سکار نه کده لک کار دی وتا دا جهنم ته بوتللو یسیرن الله ته دا کار لخ کاری معنی مونږ کو دا کار الله تعالی ته آسان دی یا ایها الناس خطاب عمومی دی تمام انسانانو ته تمام خلقو ته یا ایها الناس اے خلقو نبی اسلامی بعثت الى الاسود والاحمر ذا الله تعالی تور ته او سرو ته را لګلی ما څه مطلب هر انسان کا رنگ تور دی او کا سپین دی او کا بل رنگ دی ایت ذا الله تعالی را لګلی ما یا ایها الناس اے خلقو نبی اسلام دانی یا اهل مکه یا نو یا للعرب اے عربو یا اے مکی والو یا اے مدینی والو یا ایها الناس اے خلقو ارسوک چې ارزه کې چې په هر زمانه کې قد جاءکم الرسول یقین راغی تاسو عظیم الشان پیغمبرو قرآن کریم سناشنا انداز کې قد جاءکم الرسول انه گویا کې دنیا په انتظار وا چې کله به هغه انسان نادي چې دغه د وجنه د کفر تیاری ختم شي ظلم و ستم ختم شي خلکو ته هدایت ملو شي گویا کہ ہر انسان تگیو انتظار کیو خلق د هر سنه مایوس شوی وو یو مسیحا پکارو یو هدایت والا انسان پکارو او خلق په انتظارو خلق دعاګانی کولی الله تعالی غرا وستو تاسو له استقبال پکار دی خلق را منډه کې هغه پیغمبر لرا شقد جاءکم الرسول ان تاسو هغه ملما هغه چې انتظار تاسو کو غراغه را منډه کې ټول هدایت قبول کې او د خپل خپل کې او د ایمان نوړې قد جاءکم الرسول یقینا راغ تاسو عظیم الشان پیغمبرو بالحق او د پیغمبر بیان حق ته حق نه مراد قران دی او یا د حق نه مراد د نبی اسلام دعوت دی د نبی اسلام قران هم حق کتاب دی او دعوت هم حق دعوت دی من ربکم نستاسو رب د طرفنا دې کې شفقت ته داده چې سراوي ساسو رب د طرفنا وی رب څوک دی وی رب هغه ذات چې ته معشوم یا پاللې ستا د معشوموالي کې الله تعالی ستاره پر رسول تنظیمات کول هغه رب قرآن داونه چې هغه بادشاہ چې قانوندان دی او داسره سونه د شفقت برا انداز کې قرآنی ستاسو رب دی ستاسو پرورش کړی دا پتا سم صحاب ته هغه تاسو رب دی فآمنو پس تاسو ایمان نوړې ایمان وروړې په دې پیغمبر ایمان وروړې په دا کتاب او ایمان وروړې په دا دعوت باندې چې ایمان وروړې نس چر بو شي یکن به ترو باسو یکن خیر لکم شی بدا ایمان وروړل بهتر ستاسو لپاره قران داونه خیرن له چې دا پیغمبر د لپاره بخشي او قران دانی چې خیرن لی زما د لپاره بخشي الله دانی زما د لپاره بخشي
او دا نه چې د پیغمبر د لپاره بخښي خیر لکم ستاسو لپاره بخښي. نبی علیہ السلام خو مخکې نه بهتر دی او خیر دی او د الله ذات خو مخکې نه خیر دی او بهتر دی، ستاسو ته بهتري به میلاو شي. خیر لکم بهتر به ستاسو لپاره. یو پلار خپل ځی ته نصیحت کوي او مور خپل ځی ته نصیحت کوي، لیکن پای کې د پلار او د مور خپل غرض موجود دي چې دا بچی می کامیاب شي، موږ لږ مزي وکړو دغه وکیم فائدہ وي. نو پلان هو اکثر بچی ته مزي کې ټیک تا خبره خدا او د پلان په خپل فائدہ شته چې زموږ په کوم لخي غوړ زیړ بيو. پیغمبر علی السلام چې دا خبره کوي الله تعالی کې، نو دانه چې د پیغمبر په خپل فائدہ ده او یاد الله تعالی په خپل ذاتی فائدہ نه، ستاسو فائدہ او خالص تاسو خیر لکم بهتر د ستاسو لپاره. وان تکفروا او کچې تاسو انکار وکئ د دې دومره لوی نعمت نه تاسو انکار وکئ کنه، نو لکه څه چل دی، نو فإن لله ما فی السماوات والارض. بیا الله تعالی خپل شان بے نیازی بیانی، یا الله تعالی د لپاره اسمان او ازمکو د ارض د الله تعالی دی. تاسو پکې مرانه تاسو د الله تعالی کنه معنی نو څه چل بوشي د الله بس نقصان وشي. فإن لله پس بشک د الله تعالی د لپاره دی ما فی السماوات والارض، آسو چې په اسمانونو کې دی او ازمکه کې دی. نو دانه چې تش اسمان او ازمکه تمام مخلوقات او تمام کائنات او د درس الله تعالی دی. د اسمان او د ازمکه ذکر کې چې موږ تر دې علم دی، د دین علاوه موږ علم نشته چې نور څه دي، نور کم کائنات دي او څومره مخلوقات دي. ځکه قران کریم صرف د اسمان او د ازمکه ذکر کی. وکان الله علیما حکیما، او د الله تعالی علیما علم والا، الله تعالی څوک معلوم دی چې څوک مني او څوک نه مني، او حکیما حکمت والا دی. د الله تعالی چې فورن رانی سینا یو سړی د الله تعالی په دې کې حکمت ته ورنه الله تعالی څوک بچ کې دی نشي. حکیما حکمت والا ځکه تاسو مهلت درکې او انتظار وکړي. بشکا کسان چې انکار وکړو، کفر یې وکړو او دی من کړه خلق د لارې د الله تعالی نه، یقینا دی گمراه شو، په گمراه کېدو لري سره. بشکا کسان چې کفر وکړو او دی ظلم وکړو د خپل ځان، نه دی الله تعالی چې مغفرت کوي دیتا او نه به هدایت کوي دیتا دی ولاري مگر لار د جهنم چې پاتې کېدونکي به دی پای کې همیشه. او دې دا کار په الله تعالی باندې ډېر آسان. اے خلکو یقین را تاسو عظیم شان پیغمبر په حق بیان سره د تاسو رب د طرف نه، پس ایمان وروړی تاسو شی به دا بهتر تاسو لپاره. او کچره تاسو انکار وکئ پس بشکه خاص د الله تعالی لپاره دی آسو چې په اسمانونو کې د ازمکه کې دی، او د الله تعالی علم والا حکمت والا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يا أهل الكتاب، اے اهل کتابو، لا تغلوا تاسو د حدنا تجاوز مکوئ فی دینکم په دین خپل کې، ولا تقولوا او موایې تاسو علی الله په الله تعالی باندې الا الحق مگر حق وینا. انما المسیح بشک حضرت مسیح علیہ السلام عیسی ابن مریم چې عیسی زوی د مریم دی، رسول الله پیغمبر د الله تعالی دی، وکلمته او کلمه د الله تعالی ده، القاها چې اچولی وا دی لره الی مریم علیہ السلام ته، وروح منه او معزز روح دی د طرف د الله تعالی نه. مخکې د یهودو تذکرو شوه د بنی اسرائیلو اخرنی قوم او امت هغه نصارا دي، او د بنی اسرائیلو اخرنی پیغمبر حضرت عیسی علیہ السلام دی. هغه د حضرت اسحاق علیہ السلام نه چې د بنی اسرائیلو د پیغمبرانو ذکر شروع شو او تذکره شروع شو،
اخرنی نبی د حضرت عیسی علیه السلام او د بنی اسرائیل نه چې کوم امت جدا شو نه نصارا دي. یهودم د حد نه تجاوز کړی او نصارا هم د حد نه تجاوز کړی دی. د دواړو باره کې قرآن کریم ځای په ځای تفصیل سره ذکر کړی دی او دلته کې د نصاراو ذکر کې چې دیم د حد نه تجاوز کړی دی. نو قرآن کریم دواړه مخاطب کړو، یهود او نصارا دواړه، چې ای اهل کتابو تاسو وګوره عالمان یې، اهل علم یې، پوه خلک یې، نو تاسو د حد نه تجاوز مکوئ. د الله تعالی باره کې د پیغمبرانو باره کې د حد نه تجاوز مکوئ، کوتاهي مکوئ. یهودو د حد نه تجاوز دا وکړو چې بعضې انبیاو نه مکمل انکار وکړو او هغې ته د یو عام انسان نم خطرناک نسبت وکړو. عیسی علیه السلام ته د ولد الزنا نسبت وکړو. پیغمبر خو څه یو عام معزز انسان یې نه منو او د نبی علیه السلام د مکمل پیغمبرۍ نه انکار وکړو. نصارا هم د حد نه تجاوز وکړو. هغې د عیسی علیه السلام په مینه او محبت کې دې حد ته ورسېده چې عیسی علیه السلام د سره انسان نه دی. وی الله تعالی دنیا ته راغلی دی او د عیسی علیه السلام په دې جسم کې دن نه دی. نو په ظاهره کې موږ ته عیسی علیه السلام ښکاري خو دننه په ده کې روح نه دی. الله تعالی پکې د نعوذ بالله دا څونه زیاتې دی او څونه ظلم دی. نو عیسی علیه السلام د حد نه دومره اوچت کو چې هغه الله تعالی سره برابر کو. قرآن کریم دواړو ته خطاب کې د حد نه تجاوز مکوئ. در اصل کې مونږ ته یو سبق دی چې ای امت محمدیه صلی الله علیه وسلم تاسو هم د یهودو د نصاراو په شانتې مه کېږئ چې د یهودو په شان دومره سختي وکړئ چې د بعضې انبیاو نه سره انکار وکړئ، کوتاهي وکړئ، دی په شان کې بې ادبي وکړئ. انسان به په دین باندې چلیږي خو دومره سختي به نه کړي چې هسې نه د نبي د ذات کې کوتاهي وشي، دغه په شان کې کوتاهي وشي، هغه ته غلط نسبت وشي. او د نصاراو په شان ته پیغمبر سره دومره مینه مه کوئ چې هغه مینه د حد نه سوا شي او نبی علیه السلام ته تاسو د الله تعالی نسبت وکړئ. ځکه عیسی علیه السلام خو ډېر لوی شخصیت دی خو نبی علیه السلام خو د هغه نه لوی شخصیت دی. بیا نو هسې نه چې تاسو هم د عیسایانو په نقش قدم روان شئ او د نبی علیه السلام په مینه او محبت کې دې حد ته ورسېږئ چې هغه الله تعالی سره برابر کړئ. د نبی علیه السلام د وفات نه پس سناشنا غم او سناشنا حادثه وه په دې کائنات کې. د اسمان د لاندې او د ځمکې د پاسه دومره لوی غم او حادثه په کائنات کې نه ده راغلی. د نبی علیه السلام د وفات چې کومه حادثه وه بعضې صحابه بلکل ګمسم شوي وو، خبرې د خولې نه وتې. په داسې موقع ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی که نه وی چې چا د الله تعالی بندګي کوله الله تعالی حی لا یموت ژوندی دی، الله خو نه دی مړو. او چا چې د نبی علیه السلام بندګي کوله نه دې پوه شي دغه خدای مړ دی. یعنې چې نبی علیه السلام ته خدای وی فرض کا نو بس نبی علیه السلام خو وفات شوی دی، دا خدای بیا مړ شوی دی. من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت. چې چا د الله بندګي کوله الله خو ژوندی دی که نه. یعنې مونږ خو په دین به چلیږو. نبی علیه السلام زمونږ پیغمبر هم دی، زمونږ هر څه دی. خو دا ونه چې نبی علیه السلام وفات شو نو مونږ به ګنې دا وایي چې ګنې هر څه لاړلو. نو اسلام کې اعتدال دی، نه د یهودو په شان د حد نه تجاوز دی، کوتاهي ده، تفرید دی، او نه د نصاراو په شان افراط دی. حدیث کې راځي نبی علیه السلام د حج په موقع باندې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې ماله د شیطان د ویشتو دپاره کاڼي وګوره. په مینا کې خلکو شیطان ولی نو شپه مزدلفه کې وي، نو په مزدلفه کې به ځان له واړه واړه کاڼي راټول کړي چې ساره بیا شیطان وولي. نو په دې کاڼو کې سنت طریقه ده چې دا واړه درمیانه چې د کجوري د اډو کې برابر کاڼي وي، نه ډېر نري او نه ډېر غټو. ابن عباس رضی الله عنه درمیانه متوسط کاڼي راټول کړو چې نبی علیه السلام ته ورکړو. نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو. بمثلهن او بمثلهن همدغه شان کاڼو باندې همیشه شیطان ولی.
نو نبی علیہ السلام یو ناشنا خبر وکړه، وی فرمایلو چې ایاکم والغلو فی الدین، په دین کې د حد نه تجاوز نه ځان وساتئ. دا اوس که تاسو چې راشه غټ شیطان ولمه نو غټ کاڼي ولا پکار دی، نو اصل چې دړی دړی کاڼي راواله غټې غټې ګټې روچتې کې او راشي شیطان پې ولو، نو دا سنت نشو، دا جذبات شو. دا ستا جذبات چې ته خو غسره سړی یې، نو نه درمیانه کاڼي ایاکم والغلو فی الدین، په دین کې د غلو نه د حد نه تجاوز کولو نه ځان وساتئ. فانما هلک من قبلکم، پس بېشکه ستاسو نه مخکې خلک چې هلاک شو تباه شو، د هغې بنیادي وجه دا چې بالغلو فی دینهم، هغې په خپل دین کې غلو وکړه، د حد نه تجاوز وکړو، په دې وجه هلاک شو تباه او برباد شو. مینه او محبت په خپل ځای باندې دی، جذبات په خپل ځای باندې دي، لیکن دا چې انسان به په خپلو جذباتو باندې په خپله مینه او محبت باندې به قابو ساتي، په دین کې به دې حد ته نه رسېږي چې یو بنده دومره اوچت کې چې الله سره برابر کې، یا دومره ښکته کې چې هغه نبي هم د سر ونه مني. د دې وجه نه موږ په مونځ کې، په هر مونځ کې موږ دا اقرار کو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. موږ گواهی کو چې الله وحده لا شریک دی، او موږ گواهی کو چې نبی علیہ السلام د الله بنده او د الله رسول دی. بنده مخکې وایو، رسول وروسته وایو. وجه دا ده چې هسې نه نبی علیہ السلام سره یو سړی دونه مینه وکړي، دونه محبت وکړي چې پیغمبر علیہ السلام د سره انسان او پیغمبر نه الله سره یو ځای کې د عیسایانو په شانتي عبده ورسوله وایو. بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلو لا تطرونی کما اطرت النصارى، زما تعریف او زما مدح و داسې نه کوئ لکه څنګه چې نصارا او دومره مینه او محبت د عیسی علیه السلام وکړو چې هغه الله تعالی سره یو ځای کو. تاسو پوه شئ زه فانما انا عبده، زه ګورې د الله بنده یم، او فقولوا عبد الله ورسوله، چې ما زما باره کې وایې نو ما د الله بندم ګڼې، ما د الله رسولم ګڼې. قرآن کریم ناشنا انداز اختیار کو. نبی علیہ السلام چې د معراج په شپه باندې تشریف وړو، دا داسې سفر و چې دا په کائنات کې یو انسان مخکې نه دی کړی او نه به وروستو څوکو کې نه یو نبي کړی دی، نه چې ته فرشتې دا سفر نه دی کړی. نبی علیہ السلام چې د خپل کوره تللی دی په یو شپه کې دننه بیت المقدس ته، او بیا د بیت المقدس نه تللی دی اسمانونو ته، او بیا د اوم اسمان نه بره بیا د الله تعالی عرش ته نږدې ورغلی دی چې هلته جبریل علیہ السلام هم نشي تلی. د جبریل علیہ السلام په هونچم یو ځای ته نشته، هلته نبی علیہ السلام تللی دی، نه یو نبی هلته رسېدلی او نه چې ته فرشته هلته تللی ده. او د نبی علیہ السلام دومره لوی سفر و. نو ګوره قرآن کریم چې شروع کی نو سبحان الذي اسرا بعبده وایي، وی اسې نه چې نبی علیہ السلام ته نور څه ووایي چې دی خو هغه ځای ته تللی دی چې هلته خو څوک تللی نه دی سره، نه فرشته تللی را، نه یو انسان او نه جنات او نه یو نبي تللی دی. اسې نه چې نور نسبتونه ورپورې وتړئ. نو قرآن کریم الفاظ چې راوړي د نبی علیہ السلام نوم یې مغستی شو، د نبی علیہ السلام یو بل صفت یې نوم یې مغستی شو، او بعبده وایي ګورې د الله بنده دی. ګورې ټیک ته که هر ځای ته تللی دی او که هر څومره لوی مقام ته رسېدلی دی، خو ګورې دی د الله بنده. نو دا چې د بنده نه بې بره کوئ نه، الله سره به نه برابروئ. دا قرآن کریم مونږ ته اعتدال ښیي چې د پیغمبر په ذات باره کې به د حد نه تجاوز نه کوئ. دا مونږ ته یو سبق دی او د آیت کې هم دا سبق دی. مونږ ته خپل استاد محترم په اکوړه هټه کې دا خبره مونږ ته کړې وه. مونږ تللي وو دعوت له، او په دعوت کې د هرې پینډې سره څلور ښکلي ګلدار بازوګان پراته وو. دا د ودونو د کټونو چې کوم دا ګلدار بازوګانو، دا به هرې پینډې سره څلور پراته وو. مفتی صاحب دعوت برکاتهم فرمایل، مفتی سیف الله صاحب دعوت برکاتهم زموږ استاد دی، هغه ما تپوس وکړو چې په دې بازوګانو به څه کوو، ځکه د هر چا خپل یو طور طریقه چې اصله دعوت نه پس موږ باندې را باندې کړي، که موږ به را باندې کوو، که څه به کوو دې څلور بازوګانو سره. ما د یو خدمت کوونکي نه تپوس وکړو چې دا څه لپاره دي؟ هغه چې موږ ته دې پته نشته، هم خپل مشران لیدلي دي او دا شانتې کي. زه پوه شوم چې دا چې یو رواج او بدعت شروع شوی دی او دې ته رسېدلی دی. یو بابا نه مې تپوس وکړو چې باباجي دا څه دي؟
بیا هغه راته ووایي چې مونږ ته خپلو مشرانو ووایي چې کله میلمانه به رالو هغوی به د روټۍ نه پس او د خلال لپاره یعنې په غاښونو کې د صفایۍ دپاره به چغچې غوښتو. مونږ به کله د ډبې نه تیلې روباسو کله څو کله څو. بیا موږ مشوره وکړه چې د دې لپاره به ښکلې چغچې تیارو مزېدارو چې میلمه دا مونوي چې ما له چغچې راکړې مخکې نه به روټۍ سره پراته وي. هغه چې مونږ شروع کړو هغه قبایلي نظام د وزیرستان کې بله قبیله خبر شو نو هغې هم شروع کړو نو هغه بلې قبیلې هم شروع کړو. نو په دې کې ورو ورو کمپټیشن شو نو چا څه کولو چا څه کولو چا څه کولو خبره دې ګلدار بازوګانو ته ورسېده. شروع کې څنګه کارو او چې د حد نه تجاوز شي نو خبره دې ته ورسېږي. اسلام مونږ ته د اعتدال خبره کوي. جذبات په خپل ځای باندې، عقیدت په خپل ځای باندې، مینه او محبت په خپل ځای باندې، لیکن دا مینه او محبت هم د انسان لپاره بعض اوقات وبال شي. نو قرآن کریم مونږ ته تعلیم راکړي چې د حد نه تجاوز به تاسو هم نه کوئ، هغې وکړئ سره څه وشو تاسو ونه کړئ داسې. نبی علیه السلام مرض الوفات کې څادر یې په ځان اچولو. د نبی علیه السلام دا دوه بیبیانې چې ام سلمه او ام حبیبه رضی الله عنهما دې دواړو حبشو ته هجرت هم کړو، دا موجوده سودان ته. دې لومبې هجرت هلته کړو او بیا دې مدینې ته راغلي دي. په حبشه کې عیسایان اوسېدلو، هلته کې قسمه قسم ګرجې وې او پای کې به د انبیاو قبرونه وو او خلکو به دای بندګي کوله او عبادت به کو. نو هلته یو ناشنا ګرجه نوم ماریا نوم کې ښودی شي، اگر چې دا د ګرجې نوم هم دی او بخاري کې دا روایت دی، خو ماریا د نبی علیه السلام بیبي هم ده. ماریا قبطیه رضی الله تعالی عنها وینځې وه او د بیبي په حیثیت باندې وه. د یې نه زوی پیدا شوی ابراهیم صاحب. نو دې دواړو بیبیانو خپلو کې خبرې کولې چې ستا یاد دی چې په هغه حبشه کې مونږ یو ګرجه لیدلې وه او هغه داسې وه هغه داسې وه داسې وه. نبی علیه السلام د مخ نه څادر لرې کوئ فرمایلو یا الله دې لعنت وکړي په یهود او نصاراو باندې. اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، دې د خپلو پیغمبرانو قبرونه جوماتونه جوړ کړو. جوماتونو څه مطلب دی؟ په جومات کې به سړی الله ته سجده لګي، دې به خپلو انبیاو قبرونو ته سجدې لګولې. نبی علیه السلام لعنت وي په دې باندې. دې کې یو سبب دی چې زم نبی ما زبم وفات کېږم زما به هم قبري، هسې نه تاسو ما نه ګیر چاپېر بیا تاویږئ طوافونه شروع کړئ زما د قبر نه، زما قبر بیا ښکلوئ او زما د قبر خاورې رالی په ځان باندې مږئ او دلته بیا راز و نیاز غواړئ. نه، غواړئ به د الله نه، سجدې به الله ته لګوئ. نو آیت کې یو تعلیم دی او سبق دی چې د حد نه تجاوز مه کوئ. یا اهل الکتاب، اے اهل کتابو، دین ته همیشه درې قسمه خلکو نقصان رسولی دی. وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها. شاعر وی دین چې همیشه خراب شوی دی او کمزوري شوی دی د درې قسمه خلکو د لاسه. یو بادشاهانو د لاسه. بادشاهان د خپل بادشاهۍ په نشه کې راشي نو ګڼي زه یم لګیا یې پابندۍ ولګي او د دین عجیبه عجیبه کارونه وکړي. او دویم دنیادار مولیانو او دنیادار علما چې هغې کې د الله یره نه هغې بیا د دین غلط مطلب بیاني، دین په پیسو باندې بیا خرڅي، حکم بدلی بیا. او دریم نمبر جاهل پیرانو چې جاهل زبرګان او پیرانی چې څه نمني خبرو هغې بیا کله تاویږي او کله ګډیږي او دا رقص و سرود او دا دروغ غذا ده او دا د امیر خسرو کلام دی. رانکې غریبان ډېر لوی خلک و او د ځانه چې کوم څه شروع شي ای سر رقص کې سرود کې او دا وجد دی او دا دی هغه دی او په جماعتونو کې ګډیږي او تاویږي. دین همیشه د جاهلانو پیرانو چې دنیادار او جاهلان وي، اولیاء کرام نه یادو. اولیاء کرام خو دین ډېر لوی خدمت کړی دی. زمونږ هندوستان او پاکستان کې دا دین چې فضا قائمه ده د دې بنیاد ګورې د اولیاء محنت دی. دا پیر بابا صاحب او دا کاکا صاحب دا ډېر لوی خلک دی، ډېر لوی اولیاء کرام تیر شوي دي. دا داتا صاحب دربار چې دا کوم لوی دا ډېر لوی خلک دی، د دې ډېر لوی خدمات دي، ډېر الله والا خلکو دي. د دې خبرو حکم چاته نه دی کړی. دا زمونږ دا چې دیني فضا قائمه ده
د دې ګوري بنیاد د اولیاء کرام او مشایخ دي. دې ډېر غټ خانقاګانې او دین خدمتونه کړي دي. دا خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه، دا خواجه معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیه اجمیر شریفو، د دې بزرګانو ډېر لوی خدمات دي. د دې باره کې چې ته په غلطۍ سره ګوره په خپله غلطه خبر رانهولې کني بل څه به نه جوړ شي. دا ډېر لوی خلک دی، زمونږ د سوچ او د سمج نمبر خلک دی. د دې چې کوم خدمات دي دا جاهل پیران یادو چې پیران نی، دا نور صحیح خو ځان د پیرې جامې په ځان باندې اچولي دي. د درې قسمه خلکو همیشه دین ته نقصان رسولی دی. یا اهل الکتاب، اے اهل کتابو، یعنی اے کتاب والو چې تاسو ځان ته کتاب والا وایي چې یهود او نصارا دي. لا تعلوا فی دینکم، تاسو غلو مکوئ، د حد نه تجاوز مکوئ په دین خپل کې. غلا یغلو غلوا، عربی غلا السعر چې کله نرخ سیوا شي اوچت شي. نرخ چې په کلي کې په علاقه کې کم یو دی نه خو نرخ دی، او دا نرخ ناڅاپه بره شو، خلکو یې سم اسمان سره خبرې کوي. دا وخت کې عربي غلا السعر وي، نرخ ډېر زیات اوچت دی، باو ډېر اوچت شوی دی. نو غلا او غلو کې د حد نه ډېر تجاوز کول وي. دا غشي چې انسان ولي چې په کم ځای کې دا پریوزي چې کله دې د هغه ځای نه ډېر مخکې لاړو، نو دغه وخت کې عرب وي غلوة السهم یا غلوة السهم، وی غشي چې دی د خپل ځای نه ډېر مخکې لاړو، دا وخت کې عرب وي غلوة السهم. دا غلو چې ده او غلوتون چې دی په دې کې د حد نه ډېر مخکې تللو. د هر څه دپاره حدود دي په شریعت کې، د هغې نه د تجاوز نه پکارو. دا دینداری نه ده او دا پرهیزګاري نه ده، بلکې دا خواهش پرستی ده. درې کسان درلو د نبی علیہ السلام کور ته. د نبی علیہ السلام یې تپوس وکړو، پیغمبر علیہ السلام کور نه و. هغه دریو کسانو خپلو کې ووایي، هغې د نبی علیہ السلام د بیبیانو نه تپوس وکړو چې نبی علیہ السلام د شپې آرام کی او کنه په مصلی باندې الله ته ولاړي. بیبیانو ورته دنه جواب ورکړو چې نبی علیہ السلام خوب هم کی وده کېږي مو، او نبی علیہ السلام د شپې تهجد هم کی. بل تپوس وکړو چې نبی علیہ السلام د ورځې روژه او که څه کی. بیبیانو ورته وایي چې کله روژه او کله کوژه، نه مسلسل روژې نیسي او نه مسلسل کوژه نیسي. دریم تپوس وکړو چې د نبی علیہ السلام څنګه نکاح یې کړی څه بیبیانې شته. بیبیانو ورته وایي چې نبی علیہ السلام انسان د نکاحونه هم کړي دي او دارنګې حقوق د بیبیانو هم پوره کړي. دې درې واړو خپلو کې دا وایي چې را نبی علیہ السلام خو بخشای گئے دی، بخلی شوی دی، او که د شپې خوبونه کې نو کی به، او که د ورځې کوژه نو کوژه به وي. مونږ خو داسې نه یو، نو مونږ به یو وي چې زه به مسلسل روژه نیسم د ورځې، زه به کوژه کوم نه. هغه بل وایي چې زه به ټوله شپه چې الله ته په مصلی باندې ولاړ یم تهجد به کوم. هغه دریم دا وایي چې زه خو به نکاح بالکل نه کوم. بیبیانو دا خبرې اورېدې او دی لاړلو. پیغمبر علیه السلام چې کور ته راغی، بیبیانو ورته وایي چې دا شان درې کسان راغلو، هغې ستا باره کې تپوس وکړو، مونږ ته حقایق بیان کړو، خو هغې دا ارادې وکړې او دا فیصلې وکړې. پیغمبر علیه السلام په راغی جماعت ته، په منبر تشریف فرما شو، خلک یې راغونډ کړو او ویې فرمایلو چې ما ته ګورئ، ما نکاحونه هم کړي دي، زه الله بندګي هم کوم، الله هم یادوم، زه د شپې تهجد هم کوم، د شپې وده کېږم هم، او زه روژه هم نیسم او کوژه هم کوم، او تو زمانه زیات پرهیزګاره نشي جوړېدی. والله انی لاخشاکم اتقاکم، نبی علیہ السلام فرمایلو زه په تاسو ټولو کې ټولو زیات پرهیزګار او ټولو زیات د الله نه یریدونکی ما، د هغې باوجود دا کارونه هم کوم. پرهیزګار صرف دې ته نه وي چې دی به کار کسب نه کي، او پرهیزګار دې ته نه وي چې دی به بالکل رشتې او نعتې به ګنې نه کي، او پرهیزګار دې ته نه وي چې ګنې بس هغه به بالکل خوراک او اسکاک به نه کي. دا څه پرهیزګاري نه ده. په دې دا خو قرآن کریم ته رهبانیت ویلی دی چې انسان به ګنیس هم نه کي. دنګ په دې معاشره کې خلک وي بزبرګ هغه چې بس ګوټ کې ناست وي هېڅ هم نه کي، دا بزبرګي، دا ډوزبرګي نه ده سره. دا رهبانیت دی او اسلام کې ردی گنجائش نشته دی. انسان به کاروبار هم کې، انسان به نوکری هم کې، انسان به روزګار هم کې، انسان به نکاح هم کې،
انسان خپل بیبیانی بم وي، خاندي بم او خوشاله بم کی، خوراک بم کی، د حد نه تجاوز بن کی. لا تغلو، تاسو د حد نه تجاوز مکه په دین خپل کې. قران کریم فی دینکم وې د دې مطلب دا نه چې په دنیا کې خیر دی چې څه کوي نو کوي. دنیا کې هو مؤمن مسلمان اسیم د حد نه تجاوز نه کی. د قران دا یو ناشنا شان دی چې دی غیر مناسبه خبرې نه کی، دی مناسب خبرې کو، نامناسبه خبرې قران نه کی. مؤمن مسلمان بسنګ په دنیا کې د حد نه تجاوز کی. مؤمن مسلمان ته هوی رشي ته مسافر په دنیا کې او سفر کې روانه او په سفر کې هر ځای څه د ضرورت سامان وړي، نو دارنګ مؤمن مسلمان اټه مسافر دی، نو دی بسنګ په دنیا کې د حد نه تجاوز کی. نو فی دینکم یوی چې په دین کې ډېر خګېږي ما او دنیا کې هتا سوسم نشو کړی داسې کارو. نو فی دینکم په دین خپل کې. ولا تقولوا علی الله، او موای تاسو په الله تعالی باندې الا الحق مگر حق وینا. د الله باره کې به حق وینا کوي. د یهودو په شان نه چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی، د نصاراو په شان نه چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، د مشرکینو په شان نه چې فرشتې د الله تعالی لورانی دي او چاوي د الله تعالی بیبي ده. الله په دې خبرو باندې سکی الله باره کې حق وینا کوي. انما المسیح، بشکا مسیح علیه السلام، دا مسیح اصل کې مشیح دا د عبرانی ژبې لفظ دی په معنا د مبارک سره. عیسی علیه السلام ډیر بابرکت او ډیر لوی خیر والا ذات الله تعالی ورکړو، خو لیکن خلق یې قدر ونکو. عیسی ابن مریم چې عیسی زوی د مریم دی، مسیح لقب دی، عیسی نوم دی، ابن مریم مریم د مور نوم دی. عیسی ابن مریم، عیسی زوی د مریم، رسول الله پیغمبر د الله تعالی دی. نور خبرې وته مکوي د الله رسول او د الله پیغمبر ومنه. الله بذات خود نه دی، نه د الله زوی دی او نه بل سدي، د الله رسول دی. وکلمته، او کلمه د الله تعالی ده. کلمه اصل کې د خلی خبرې ته وي. دا مونږ چې د خلی نه یو خبره وکړو دې ته کلمه وایي. دا سم د الله تعالی د خلی خبره ده. د دې وجه نه عیسایان ته دوکه وشوه او د دې وجه نه بعد خلکو ته دوکه ولګېده چې هغه خبره خو د خلی وي او خبره خو د انسان د ذهن نه روزي. نو نعوذ بالله د عیسی علیه السلام د الله نه گویا کې راوته دي، نو کې د الله کلمه شوه. الانکه کلمې مطلب کې کن، د کلمې په کلمې د کن سره چونکې دی پیدا شوی دی، نه تعبیر په کلمې سره کو. د الله کلمه خبره نه ده، د الله تعالی په حکم سره پیدا شوی دی. روح البیان او امام غزالی سے ګړ لیکلي دي یو معشوم چې پیدا کیږي نو په دې کې دوه خبرې وي. یو دا چې د معشوم بنیاد نطفه وي، د نطفه کې ترقی وشي انسان جوړ شي، او بیا د الله تر طرف نه فرشتہ روح وروړي، دا روح په دې کې واچي د انسان جوړ شي. د عیسی علیه السلام پیدایش چې هغه د نطفه نه دی شوی، نطفه نشته ده، نطفه کې ترقی نه راشي او صرف د الله د طرف نه فرشتي روح راوړی دی. نو چونکه مادي اسباب او وسایل پکې نو، د عیسی علیه السلام پیدایش محض د الله په حکم سره شوی دی او نور وسایل او اسباب او توالد او تناسل چې کوم طریقې کار دی پکې نو، نه تعبیر په کلمته سره کو. وکلمته د الله په کلمې د کن سره، یعنی د الله په حکم سره پیدا شوی دی. القاها، ورزول و دیلرا، اچول و دیلرا، یا القاها را رسول و دیلرا الی مریم، مریم بیبی تا چې جبرئیل علیہ السلام راغی او دای په گریوان کې پوکی وکړو او عین عیسی علیہ السلام بیا پیدا شو. وروح منه، او معزز روح دی د الله تعالی تر طرفنا، د الله تعالی تر طرفنا معزز روح دی. دانه چې د الله روح دی، د الله نه نعوذ بالله راوته د دین عیسایانو ته دوکه وشوه. هغه عیسی علیہ السلام د الله تعالی جز دی او دا زم د بنده جزئی. عیسی علیہ السلام د الله تعالی زوی شو او یا د الله نه وروته چې د الله نه روزي د الله تعالی د جنس نه بینو. عیسی علیہ السلام د الله تعالی یو عیسی شو. خود روح منه معنا دارا چې یو معزز روح دی چې د الله تر طرف نه راغلو. د عام انسانانو په شان عیسی علیہ السلام نه پیدا شوی، ځکه تعبیر وکړو. روح البیان لیکلی دی د هارون رشید بادشاہ یو نوکرو
او خادمو ډیر قابل او ډیر ذهین او ډیر هوښیار او سمجدار او د دین معلومات سره ډیرو خو نصرانی وو. هارون رشید بادشاہ بدله ترغیب ورکو چې ایمان نه وړه داسې انعام بدر کما لالچ په ولا ورکو، لیکن هغه ایمان نه وروړو. یو ورته هارون رشید بادشاہ ته په ټول ایمان نه وروړي څه وجره او تر دې عقیدې نه ولې توبه نه وباسي. هغه نصرانی غلام ته وی چې په قران کریم کې دما خبره موجود ده کنه چې موږ عیسی علی السلام د الله زوی دی او د الله یو عیسی د خبره قران کې مشته وی کوم ځای کې دا نو ته دا آیت وی والقاها الی مریم وروح منه. قران نه چې عیسی علی السلام د الله زوی دی د الله جز دی. اعتراض خو وزنی وو. هارون رشید بادشاہ له خپل جواب نه ورته. علماء راجم کړو اغیم هغه مطمئن نکړې شو پریشان شو. دلته کې د خراسان نه یو عالم علی بن حسین الواقد المروزی دی حج لته او دی تیرده په عراق باندې. هارون رشید بادشاہ ته چاوي چې دا شنو لوی علامه د خراسان نه روان دی. دی روحته علامه علی بن حسین الواقد ته چې دا شن مسله جوړه شوې ده. هغه کې ناستو د الک نه تاسو کو هغه کې اعتراض وکړو. علامه سلم جواب نه ورته. دوته مال ټیم راکې الله مال دې جواب راکېبا کمرې تنن وته وي خوراک او اسکاک به ترې پورې نه کوم ترسو کې دې اعتراض ما جواب نه درو باسري. قران کریم د سره شروع کو روانو تر دې چې 25مه سپاره کې یو آیت مبارکه ری وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه چې دې تر اوسه الله اکبر आवाज وکړو دومره په زور باندې چې خلک رامنډ کې څه چلو شو. وی دروازه کولو کې ما جواب موندو او بیا غلام تکیناستو ته دا وی چې روح منه د الله جز دی. یلته قران وی وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. الله د اسمان ازمکه ارس پیدا کړی دي جميعا منه دا ټول د الله نه دي. البته سمانا کې چې د ارس د الله تعالی جز شو التم منه وای کندلتم منه وای چې ته عیسی علی السلام د الله جز شو. یا خو دا خبرم منی چې دا تمام کائنات ارسو او دې کې تمام انسانان او حیوانات او مرغې او دا غرونه ارس د الله تعالی بیا جز شو. حالانکه مراد دار چې د الله په حکم سره پیدا شي الله تعالی طرفنا. نصرانی غلام مطمئنم شو او خاموش او ایمان امرولو. یا هارون رشید بادشاہ دی علامه سے تدل انعام ورکو. دی بیا راغی واپس خراسان ته د بیا یو کتاب ولیکو النظائر فی القرآن چې قرآن کریم باندې تر قیامت پورې داسې قسمه څوک اشکالات او اعتراضات کی دای جوابونه د مخ کې نو لیکلو چې داسې ناشنا اعتراضونه. افسوس دار چې دا کتاب ماته ملونه شو ډیر زیات او موقته لیکن پیدائش دا کتاب کم ذکر النظائر فی القرآن او کم عجیب سوالات او عجیب جوابات پای کې به موجود دي. اے اهل کتابو د حد نه تجاوز مکه تاسو په دین خپل کې او مو تاسو په الله تعالی باندې مگر حق وینا. بشکه مسیح علیه السلام زوی عیسی زوی د مریم دی چې رسول الله تعالی او کلمه د الله تعالی دا چې اچولې و دلره مریم بیبی تا او معزز روح دې طرف د الله تعالی نه بوکي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يا أهل الكتاب اے اهل کتابو لا تعلوا في دينكم تاسو د حدنا تجاوز مکه په دین خپل کې ولا تقولوا على الله او تاسو موای په الله تعالی باندې
الا الحق مگر حق وینا انما المسیح عیسی ابن مریم یقینا مسیح علیہ السلام چیسا زید مریم دے رسول اللہ پیغمبر د اللہ تعالی دے وکلمته او کلمه د اللہ تعالی دا القاها الى مریم چی اچولی و دی لرا مریم بیبیتا وروح منه او معزز روح دے د طرف د اللہ تعالی نا فآمنوا باللہ ورسله پس تاسو ایمان نوڑے پا اللہ تعالی او دہا پا پیغمبران باندی ولا تقولوا ثلاثة او موائے تاسو چی خدایان دریدی انتہو منش تاسو ردیا کی دینا خیر لکم وی بدا بہتر ستاسو رپارا انما اللہ الہ واحد نیشک اللہ تعالی چی دے معبود یو دے سبحانہ پاک اللہ تعالی ان یکون له ولد دا چوی دا پارس اولاد له ما فی السماوات وما فی الارض خاص اللہ تعالی دا پار دی آسو چی پاسمانونو کی دی و آسو چی پزمکا کی دی وکفا باللہ وکیلا او کافی دی اللہ تعالی کارساز آیت مبارکہ کی دا اللہ تعالی دا توحید و دا یوالی بیان دے چی اللہ تعالی تنی تنہا یواز اوگانے او دا آدھا پر ملگری یا شریک مجوڑوے یو انسان و یو مخلوق تخدے موائے او دا اللہ تعالی اولادم نشتا اللہ تعالی دا ہر قسم اولاد نہ پاک دے نہ دا اللہ تعالی زویشتا نے لورشتا نے بیبیشتا دے دا اولاد دا محتاجے دلیل دے اور اللہ تعالی دا محتاجے نہ پاک دے دا ټول کائنات اللہ تعالی پیدا کری دی تاسو چی چاہتا خدے وائے عبد اللہ تعالی مخلوق بخالق سرسنگ برابر شی رد اصل کے نصاراو باندے دے نصاراو کی مختلف فرقے وے آئی دا عیسیٰ علیہ السلام بارک ناشنا نظریاتو چاوی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی زوی دے اور چاوی اللہ تعالی پا عیسیٰ علیہ السلام کے دن حلول کر دے عیسیٰ علیہ السلام یو قالب و جسم و سانچہ دا او دن پاکی روح چرغا اللہ تعالی راغل دے یمون چی عیسیٰ علیہ السلام تا گورو نحکاری مونتا دا عیسیٰ علیہ السلام بدنو او دن پاکی نعوذ باللہ اللہ تعالی دے قسم نظریات پا نصاراو کیو قرآن کریم پائیوان رد کی اللہ تعالی دی طول خبرو نپاک دے پا نصاراو کے سلور فرقے وے مشہوری غٹ سلور فرقے اغا یعقوبیہ ملکانیہ نستوریہ و مرقوسیہ پدے سلورو کے یعقوبیہ و ملکانیہ چوا آغیبوی عیسیٰ علیہ السلام بینی ہی اللہ تعالی دے وی دا عیسیٰ علیہ السلام صرف منتا جسم اخکاری او دن پدک اللہ تعالی دے حلول پکی کر دے او نستوریہ چوا آغیوی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی زوی دے دا اللہ تعالی دا جسم نا جدا شوی یو جز دے او دا سلورم فکر مرقوسیہ چوا آغیوی عیسیٰ علیہ السلام چی خدا دری اسی کے خدے نو درے عیسیٰ علیہ السلام نے دیوی باپ او بیٹا او روح القدس اب و ابن اور روح القدس کی وزیشن یوخ دیتی جوڑشی دا عیسیٰ علیہ السلام درے حصہ دا پر روح القدس کی ای بیا اختلاف کو چاوی روح القدس جبریل علیہ السلام نے او چاوی روح القدس نہ مراد مریم بی بی دا دا باپ و بیٹا و مریم بی بی کی وزیشن یوخ دیشی او دا عیسیٰ علیہ السلام بیا داغی یو عیسیٰ شوا قرآن کریم پر مختلف موقع دی خبر رد کر دیں ان اللہ ثالث ثلاثہ دی بارک قرآن لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ سوک چی داوی اللہ تعالی دا خدای درے حصہ دا دا خلق کافران دی او دلتم قرآن کریم منع کی ولا تقولوا ثلاثہ دا عقیدہ مساتے چی خدایان دری دی او یا اللہ تعالی درے حصہ یا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی یو جوز دے دا موائے
الله تعالی وحده لا شریک دی. عیسایانو کې دا نظریات او عقاید چې خدای یوازې نه دی، درې یو ځای شي یو خدای ته جوړیږي. قرآن کریم په دې باندې رد کی. نو قرآن کریم شروع د دین وکړه چې د حد نه تجاوز مکوئ، غلو مکوئ. الله د عیسی علیه السلام د الله بندر پیغمبر دی، صاحب د معجزات او لوی شخصیت دی، لیکن به هر حال د خدای جز او د خدای زوی نه دی او نه د الله تعالی یو سره او نه الله تعالی سره برابر دی. بخاری شریف کې روایت ده دا علی رضی الله تعالی عنہ له الله تعالی ډېر مقام او مرتبه ورکړی ده. په علی رضی الله عنہ کې ډېر زیات الله تعالی مراتب او مناقب جمع کړی دي. دا علی رضی الله عنہ په مینا او محبت کې مسخل کوي. علی رضی الله عنہ خدای دی، واغی په ایمان وروړو. علی رضی الله عنہ دی ول پویا کړو چې دا نظریه او دا عقیده پریزه اینه منی کېدلو. علی رضی الله عنہ دایره پر غړړ خندقونو کنستلو او پای کې وته اور ګرم کو او ورته وی ګوره دی خبر نه ووړې کني دی اورتم غرزوما اینه منی کېدلو. علی رضی الله عنہ حکم کوي ورته دی اورته دی اورته وښتلو دی پاور کې پراته وي زموږ اوس پوره یقین وشي ته زموږ خدای ځکه خدای په اور باندې سزا ورکي او تم موږ په اور باندې سزا راکې. زموږ پوره ایمان دی چې ته زموږ خدای او چاوي چې ته زموږ په دې کې خوشاله زموږ خیر دی اور کې اوس ته خو چې زموږ خوشاله او راضي شي. دی په دا اور کې اوس سوځیدل لیکن د خپل نظریات نه ونړېدو. ابن عباس رضی الله عنه ته چې خبر ورسېدو هغه کچره زه موجود نه ما با د دې د قتل حکم کړو لیکن په اور و منو سوزولې دغه د اور عذاب او سزا صرف الله تعالی ورکی. مدا مرتد شونو په تور باندې قتل کول پکارو خو په اور باندې سوزول نو پکارو. اصلیت کې د علی رضی الله عنه او د خالد ابن ولید رضی الله عنه دواړو مذهب داو چې یو سړی په اور باندې سوزول شي، یعنی د اور سزا یو انسان ته ورکول شي لکه دی خلکو لدی د اور سزا ورکړه. لیکن جمهور صحابه وایي چې نه، د اور سزا دا صرف او صرف الله تعالی ورکی. یو انسان چې د قتل مستحق شو په توره به قتل کېبا اور به نه سوځي. نو دا په دې امت کې داسې خلکو چې د علی رضی الله عنه په مینا او محبت کې دې حد ته ورسېدو وي ته زموږ خدای او دا به تر قیامت پورې وي چې امام له د پیغمبر درجه ورکولو. دا غي داسې خلک شته دي چې هغه د امام درجه د پیغمبر برابرۍ او څوک الله تعالی سره برابرۍ. نو قرآن کریم رد کی په دې خبره چې عیسی علیه السلام نه د الله تعالی زوی دی او نه الله تعالی سره برابر دی. مونږ د خپل استاد محترم نه دا واقعه اورېدلې و. ما سرسری تلاش ډیر وکړو دا واقعه چې د کتاب کې اعلان نه کړو مونږ نه موندله کې دې الله پاک بیا هند کې مونږ ته وخی. مونږ ته استاد محترم دا ویلو چې اصل کې دا سازش يهود کړو نصارا سره. یو يهودي په دې پلانینګ باندې راغی، هغه عیسی علیه السلام باندې ایمان نه ورخو منافق او عیسی علیه السلام سره جوخ بناستو. چې کله عیسی علیه السلام الله تعالی اسمان ته وخیجو نو د پکې ځان ډیر زبر کو. بیا د په عیسایانو کې او درې کسان ځان د پرخه ذهینان او خياران ځان سره شاګردان کړو او ای ته به سبق خو او اریو ته به ځان له سبق خو یو ځای به ټول ته نه خو د اریو لپاره ځان له اوقات مقرر کړو. هغه یو ته به چې عیسی علیه السلام ما ته ویلو چې زه به ذات خود خدای ما خدان ښکارا کوم نه او ما ته عیسی علیه السلام دا چاته وای نه زه خدای ما کې دنه خدای پاک دی خو زه دا خبره چاته ویم نه. نو د بده یو شاګرد تم دا وی ګور عیسی علیه السلام کې دنه خدای دی خدا خبره ته دوه ملګرو ته مکوا تر ته ډیر نږدې دا خبره صرف تا ته کوم دراس خبره. هغه بل ته وی چې ما ته عیسی علیه السلام ویل چې الله تعالی زوی ما دا ما په لاس باندې چې ما درزاد لندو ته نظر ملاويږي برګي مرز خکېږي جزام مرز خکېږي او دا چې د کور خبرونه تاسو ته چې تاسو سر کور کې دادی او دادی د غیب خبرونه او دا مړي ژوند کو دا ولي کوم فضل الله تعالی زیما
مانه خاص چې کوم دم او درود را کړی دی هغه ته به دا وي خو ته به چاته وای نه دا خبره دوه ملګرو ته ونه کې او هغه دریم ته وی چې عیسی علیه السلام او مریم بیبي او الله تعالی چې یو ځای شي یو خدای ته جوړ شي هغه ته دغه نظریه ښودله چې کله دې درېواړو ته دا خبره بالکل پخه کړه نو بیا درېواړه مختلفو علاقو ته ولېږلو یو خوا بلبل خوا او هلته کې دې نظریې پرچار او تبلیغ کوي او دې ناڅاپه رک شو دا پته هم نه لګېده چې مړ شو که ژوندی شو بس هر یو شاګرد خو خلکو پیژندو چې دا خو د عیسی علیه السلام د شاګرد دی او هغوی په خپلو علاقو کې هر یو خپله خبره شروع کړه په عیسایانو کې دا درې نظریات شروع شو چاوی عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی چاوی عیسی علیه السلام کې دننه الله تعالی دی او چاوی چې درې کسان یو دی شي یو خدای ته جوړ شي قرآن کریم په دې باندې رد کی په دې نظریه باندې یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لا تعلوا فی دینکم شروع د دین کې چې د حد نه تجاوز مکوئ لا تعلوا غلو مکوئ د حد نه تجاوز مکوئ په خپل دین کې ولا تقولوا علی الله او موای تاسو په الله تعالی باندې الا الحق مگر حق وینا د الله تعریفونه کوي مدح کوي د الله بارک نازیبا خبرې مکوي دا د الله تعالی بارک ګستاخی دا او بے ادبی دا چې ته د الله تعالی زوی دی د الله تعالی لور ده یا د الله تعالی بیبي ده دا هغه کې ته الله تعالی محتاج کو را بند کو انما المسيح بشکا مسیح علیہ السلام عیسی ابن مریم چې عیسی زوی د مریم دی عیسی علیہ السلام د مریم بیبي زوی دی نه د الله تعالی زوی څنګه شو او یا عیسی علیہ السلام کې دن الله تعالی بیا د کم ځای نه راغی هغه د مریم بیبي نه پیدا شوی دی رسول الله پیغمبر د الله تعالی دی وکلمته او کلمه د الله تعالی ده ان د الله تعالی په کلمه کن سره پیدا شوی دی نو په دا اعتبار سره وته کلمه وي القاها الى مریم اچولی و دیلر الى مریم بیبی تا دا کلمه کن چی دا مریم بیبی تیرو رسولا او مریم بیبی بغیر د ظاهری اسبابونا و د واسطونا اللہ تعالی دعی حملو کو عیسی علیہ السلام پیدا شو وروح منه او معزز روح دے د طرف د اللہ تعالی نا چې جبریل علیہ السلام راوړو سورہ مریم کې ردی ذکر دی چې مریم بیبی کله غسل کو جبریل علیہ السلام د انسان په شکل کې راغی او هغه د مریم بیبی په گریوان کې پوکی وکړو هغه پوکی سره مریم بیبی دای حمل شو نو روح منه او معزز روح دی چې را طرف د الله تعالی نه راغلو فآمنوا بالله ورسله پس تاسو ایمان لرئ په الله تعالی باندې ورسله او د پیغمبرانو باندې الله باندې ایمانداري چې الله به یوازې مانی هر پر وایس قسم عیب او نقص به نه مانی د الله تعالی به اس قسم عیب او د نقص نسبت به الله تعالی کې او د الله د لپاره د بیبي د زوی او د لور د نسبت د الله د لپاره عیب شو او نقص شو د موږ په عامه معاشره کې چې د چا اولاد دي نو خلک وي الله دې په رحم وکړي نو دا یو نقص دی د اولاد نه کېدلو او بیا کړه چا صرف الکانی ناغي بیا جنکه غواړي چې چا صرف جنکه غي بیا الکان غواړي دا نقص دی د انسان لپاره عیب دی الله د لپاره اولاد دا عیب شو د الله د لپاره بلدا چې زوی لویږي پلار بوډا کیږي چې کله زوی د پلار زوی تر ورځې پلار بیا وفات شي الله د لپاره صرف زوی منل خو نه کړي ډېر خبره بیا منی با الله باندې نعوذ بالله بوډاوالی بیا راضی با بیا به وفات هم راضی با محتاجی و الله د لپاره ثابت ہے نو فآمنوا بالله ورسوله پس ایمان لرئ په الله تعالی باندې ورسوله او د پیغمبرانو باندې عیسی علیہ السلام الله پیغمبر دی وی منی او خدای وته موای ولا تقولوا ثلاثه او موای تاسو ثلاثه درې موای دا درې مونږ سره مخام وایو نه دانه چې درې موای درې خو ویل شي یعنی الہتن ثلاثه دا موای چې خدایان درې دي او د دریو عقیده پریزه چې خدایان درې دي د دریو د عقیده خپریزه دا نه چې درې موای درې خو ویل شي انسان
د دې ومه سپاره کې ردی ذکر را روان دی. په آینده صورت په آخره کې الله تعالی به عیسی علیه السلام د قیامت پر ورځ راوغواړي د محشر په میدان کې د تمام خلکو مخ کې، او عیسی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. اے عیسی علیہ السلام تا خلق ته ویلو چې ما او زما مور معبودان وګڼي، خدایان وګڼي. عیسی علیہ السلام به حال اور پیږي ځکه د الله تعالی روب او جلال به ډېر زیاتی، او بیا به عرض وکړي ان كنت قلته فقد علمته. یا الله دا خبره ما د سره کړی نه ده، خو کما کړی وي نو ټول زیات علم تا ته رینه، تا ته بر دې خبرې علم چې دا ما کړی را کنه را کړی. دا به الله تعالی ذکر کې الله ته علم دی چې عیسی علیه السلام دا خبر نه را کړی، لیکن چې عیسایانو ته په خپله پته ولګي چې دا زمونږ چې کوم عقیده ده عیسی علیه السلام د د برات اعلان وکړو، یعنی عیسی علیه السلام به زمونږ حمایت نه کړي، زمونږ طرفداري به نه کړي، اب مکمل د برات اعلان وکړي چې دې زه خبر نیم د سره نو. او یا الله تا ته ما د نفسم پتاله ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. یا الله د ما هو پړکم دا خیال نه دراغلی چې ته خواهش مې نه ظاهر کړي چې دا خلق ما ته خدای نه سونه بخي. بعد اوقات انسان په خله نه وایي، لیکن دا رویه او مزاج او لکه دا چې ما سره داسې وکي خلق نه خبي، داسې معامله ما سره خلق وکي. عیسی علیہ السلام بدامو وی الله په خله مې نه دی ویلي چې ته پړکه مې دا خبر نه دراغلی چې ما ته خلق خدای وي نو دا بخي. نو قران کریم ولا تقولوا ثلاثه او موای تاسو ثلاثه چې خدایان درې دي. انتهو منشه تاسو دینا د سنه منشه د تسلیث د عقیدینا د دې درو خدایانو د عقیدینا منشه. خیر لکم لیکن خیر لکم دا بشي بهتر تاسو لپاره، یا انتهاء خیر لکم منشه تاسو د عقیدینا او دا من کېدل بس تاسو لپاره ډیر بهتر وي. انما الله بیشک الله تعالی چې دی الہ واحد معبود یو دی. قران کریم سونه تاکید سره دا خبره بار بار کی انما سره چې خبره شروع شي مطلب سي وی خبره امداد او بل نه ده، یعنی معبود هو کده نو صرف او صرف تنها یک یو دی، بل څه خو سره ملګری نشته. الہ واحد معبود یو دی. سبحانه پاک ته الله تعالی، الله تعالی پاک ته د هر قسم د اولاد نه او د عیب او د نقص نه. ان یکون له ولدن دارلوم دیوبند په شورو زمانه کې دا چې کم چاندنی چوک ته په هندستان کې انته کې یو پادری راغی او هغه دا دعوا وکړه چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی او ما سره د څوک مناظره وکړي. او وخت کې څوک عالم موجود نو په دغه مجمع کې او بلا خلق موجود او پادری بار بار چیلنج کو چې ما سره مناظره وکړي، ما سره مناظره وکړي. الله شانو الله تعالی بعد اوقات یو امی انسان په خله باندې داسې خبر راولي چې یو جاهل انسان او بیلچې په وګ باندې وا پټی ته تو بوله ودا څه چللې ودا پادری وی چې عیسی علیہ السلام د الله تعالی زوی دی او ما سره په دې باندې مناظره وکړي. هغه مخ شو وځه ګوره ساده انسان ما او ډېر په عربي او په نور خبرو نه پوهېږم، ما سره ساده خبرې کوي. وی د الله تعالی څونه عمر دی او ته الله تعالی ازل سے ابد تک ہے. وی تا ته ما وی کنه چې په اجل بجل نه پوهېږم، ما سره ساده خبرې وکړه چې د الله تعالی څونه عمر دی په انسو کې راته وایا. هغه به ته دا ومنه چې د الله تعالی 1,00,000 کال عمر دی 1,00,000. وی او په 1,00,000 پوهېږم. وی زامن سودی یو زوی د عیسی علیہ السلام وی داسې خدای نه خو زه خیمه 60 کال عمر شپږ زامن مې دي شپږو داسې خدای نه خو زه خیمه چې په 1,00,000 کال عمر کې دغه صرف یو زوی دی. پادری بالکل لا جواب او خاموش شو. مطلب دا چې الله تعالی څنګه کائنات الله تعالی پیدا کړي ارسه ډیر پیدا کړی دي، نو که الله تعالی د لپاره اولاد وي نو په کار دی چې د الله تعالی اولاد خو بیا ډیر زیات وي.
دا یو زوی څنګه شو عیسی علیه السلام. دا مسله چا مولانا یعقوب نانوتوی رحمت الله علیه ته وکړه، دا لوم دیوبند استاد دی. هغه یو ګوره کنه یو علمی خبره ده، الله تعالی د یو عام انسان په خوله باندې راوسته چې څنګه الله تعالی نور صفاتونه وراء الورا دي ډیر زیات دي. پکار دی دام د الله تعالی که یو صفتو چې اولاد پیدا کولو، پکار دی چې دام د نور صفاتونو په شان د کمال وي، او د الله تعالی اولاد بیا بشمیر او بی حساب او بی کتاب وي. بیا څنګه چې الله تعالی نور مخلوقات بشمیر او بی حساب او بی کتاب پیدا کړی دي، دا ستوري څوک شمارلی شي، دا ونو کې دا پاڼې څوک شمارلی شي، دا اوبه څوک ناپولی شي. نو څنګه چې د الله تعالی نور صفاتونه د کمال دي، یا په کار دی چې دام یو صفت د کمال وي او ارث د الله تعالی اولاد هم بیا ډیر وي. نو سبحانه الله پاک تر دینا ان یکون له ولد، دا چې وي د الله تعالی لپاره اولادو، له ما فی السماوات، خاص الله تعالی لپاره دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. چرته چې د الله تعالی د اولاد ذکر راغلی دی، قرآن کریم سره له ما فی السماوات و ما فی الارض ویل دی. او وجه دا ده چې الله تعالی دا ټول کائنات د الله مخلوق دی. نو په دې کې د عیسی علیه السلام او یا فرشتي یا ارث دم د الله مخلوق شو. نو مخلوق او د خالق من کې څه مناسبت دی؟ څنګه به د الله تعالی شي، څنګه به د الله شریک شي، څنګه به د الله تعالی زوی شي؟ عام طور د پلار او د زوی من کې جنس یو وي، مناسبت وي منځ کې. د عیسی علیه السلام او د الله تعالی من کې څه مناسبت دی؟ عیسی علیه السلام هغه خوراک او اسکاک کې د وحی نه او د رګونو نه او بدن جسم دی. نو آیا د الله تعالی دا شان جسم دی ولې سو؟ الله تعالی نعوذ بالله دک شان تیرې بیا نو مناسبت نشته. او تاسو چې د الله تعالی زوی دی. وکفا بالله وکیلا، او کافی د الله تعالی وکیلا کارسازو. الله کارساز دی، الله ته ضرورت نشته سره اولاد ته. اولاد د انسان ضرورت دی، دا د انسان مټي او ملا مضبوطه شي. الله تعالی و نعوذ بالله څخه کمزوري شوی چې اولاد ضرورت وته راغی. الله وکیل دی، کارساز دی، د خلکو کارونه جوړي. الله چاته مجبور نه دی، محتاج نه دی، ضرورتمند نه دی. اولاد خو د ضرورت چې کوم علامت دی. اے اهل کتابو، د حد نه تجاوز مکوئ تاسو په دین خپل کې، او مه وایئ تاسو په الله تعالی مگر حق وینا. بېشکه مسیح علیه السلام چې عیسی زوی د مریم دی، رسول د الله تعالی دی او کلمه د الله تعالی ده چې اچولې وه دې لره مریم بیبي ته، او معزز روح دی طرف د الله تعالی نه. پس تاسو ایمان لرئ په الله تعالی باندې او په پیغمبرانو باندې. او مه وایئ تاسو چې خدایان درې دي، منې شئ تاسو له دې عقیدې نه، شي به دا بهتر ستاسو لپاره. بېشکه الله تعالی معبود یو دی، پاک دی الله تعالی دی نه. دا چې شي د هغه لپاره اولادو خاص د الله تعالی لپاره دي، هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي، او کافي دی الله تعالی کارساز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لن يستنكف المسيح، هیڅ کله به شرم ونکړي مسیح علیه السلام ان د دې خبرې نه یکون عبدا لله، چې دی وي بندګي کوونکی د الله تعالی، ولا الملائکة المقربون، او نه فرشتي نږدې کړی شوي. ومن یستنکف، او څوک چې شرم کوي عن عبادته د بندګۍ د الله تعالی نه، ویستکبر او لوی کوي، فسیحشرهم، پس زر دا چې الله تعالی به جمع کوي دی لره الیه خپل ځان طرف ته، جمیعا ټول،
فاما الذین آمنوا پس هر چې هغه کسان چې ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک فیوفیهم پس الله تعالی با پورا پورا ورکوي دیتا اجورهم اجرن ددی ويزيدهم او زیات ورکوي دیتا من فضله د فضل خپلنا واما الذين استنكفوا او هر چې ها کسانو چاوي شرم کړو واستكبروا او دی لوی کړو فيعذبهم پس الله تعالی به عذاب ورکوي دیتا عذابا الیما عذاب درناک ولا یجدون لهم او دی بنمومی د خپل ځان لپاره من دون الله ما سوا د الله تعالی ولیا څوک دوست ولا نصیرا او نه مددگار. په دې مخکې آیت مبارکه کې په نصاراو باندې بھرپور طریقې سره رد چې حضرت عیسی علیہ السلام بارک دا نظریه وه چې یا دې د الله تعالی زوی دی او یا الله تعالی په ده کې حلول کړی دی او یا دا چې دا د خدای او عیسی ده. قرآن کریم بھرپور طریقې سره بیان وکړو چې الله تعالی وحده لا شریک دی او الله تعالی د هر قسم د اولاد نه پاک دی. الله تعالی ته دې خبرو ضرورت نشته دی. او دې آیت مبارکه کې بیان دی چې تاسو عیسی علیہ السلام ته د الله تعالی زوی ولې وایي ولې په دې کې د عیسی علیہ السلام څه بې عزتي ده یا بې ادبي ده یا د هغه شان کې کمی راځي. عیسایانو دا دعوه کوله که موږ عیسی علیہ السلام ته د الله تعالی بنده ووایو دا د عیسی علیہ السلام په شان کې بې ادبي ده او د هغه شان په دې سره کمیږي. ځکه موږ دا دعوه کوو چې عیسی علیہ السلام الله تعالی سره برابر دی د الله تعالی زوی دی. قرآن کریم په دې باندې رد کی چې مدعی سست او گواه چست. عیسی علیہ السلام په خپل د الله تعالی د بندګۍ او د عبادت نه شرم نکي او کرکه نکي. هغه د ځان پر اعزاز او سعادت غني چې د الله تعالی بندګي وکم او د الله تعالی تابعدار شم. او تاسو را پاسې د عیسی علیہ السلام بارک دا وایي اوسم لړ شه د عیسی علیہ السلام نه تاسو کې چې تا ته موږ د الله تعالی زوی وایو نو ته به خوشاله یې یا موږ وایو چې تا کې الله تعالی دن ناست نو ته په دې خوشاله یې او کنه موږ تا د الله تعالی یو بنده وګڼو نو ته به خوشاله یې. نو عیسی علیہ السلام هم اقرار وکړي چې ما د الله تعالی بنده وګڼئ زما باره کې دا نور نسبتونه مه کوئ دا زما په شان کې بې ادبي ده چې تاسو ما ته د الله تعالی زوی وایئ. عیسی علیہ السلام په خپله دا دعوه چېرته نه راکړې هغه چېرته اشارتن کنایتن هم دا نه دي ویلي او نه د هغه دا خواهش دی چې زما باره کې د خلک دا ووایي. نو تاسو ولې عیسی علیہ السلام باره کې دا نسبتونه کوئ؟ روح المانی لیکلی دی د نجران عیسایان راغلي وو هغوی نبی علیه الصلاة والسلام ته ګیله وکړه وی انک تعیب وی ته انک تعیب صاحبنا وی ته زموږ د ملګري عیب بیانې ته زموږ د ملګریو باره کې ته نامناسبه خبرې کې. نبی علیہ السلام ته وما صاحبکم ومن صاحبکم تاسو ملګری څوک دی؟ هغوی ورته عیسی علیہ السلام. نو نبی علیہ السلام ته وفرمایلو چې وایو شیء نقول فیه ما د عیسی علیہ السلام باره کې ولې څه ویلي دي چې تاسو یې دا عیب دی او بې ادبي ده؟ نو عیسایان ورته وی تقولو وی ته دا وایې چې انه عبد الله ورسوله وی ته عیسی علیہ السلام د الله بنده او د الله نبی و. وی دا د عیسی علیہ السلام عیب شو. الله بنده مه ګڼه خو د الله تعالی زوی دی یا الله تعالی په عیسی علیہ السلام کې حلول کړی دی. الله تعالی د آیت مبارکه نازل کو چې د عیسی علیہ السلام ته د الله بنده ویل دا د عیسی علیہ السلام بې ادبي شوه ګستاخي شوه. عیسی علیہ السلام په خپله دا ویلي چې زه الله تعالی یم یا د الله تعالی زوی یم. عیسی علیہ السلام خو چې څنګه پیدا شو او مریم بی بی راله عیسی علیہ السلام د مریم بی بی په ترخ کې دی او هغه چې لومبنۍ خبره د خولې نه وباسلې ده نو هغه څه وایي انی عبد الله
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسی علیہ السلام هو چې خلق لو کړه لمنه خبردار از الله بندې ما. عیسی علیہ السلام خدا نوی چې انی ابن الله ذل تعالی زویم ګره یا انی انا الله یا ز خپل الله تعالی ما. دا هو د عیسی علیہ السلام پس مکړو منی الفاظ او لمنه خبردارا وزه ګره د الله بندې ما. او دا چې سبیم دا ما الله تعالی جوړي. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. الله وما کتاب راکیو ما به نبی جوړي. وجعلنی مبارکا اینما کنتو. زه چې کوم ځای کې یم با برکت به ما. او اوصانی بالصلاة والزکات ما دمت حیا. تر څو چې ژوندی ما الله ما ته حکم کړی د مونځ کولو د زکات ورکولو. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. ما باندې الله تعالی ترنه سلامتی را. عیسی علیہ السلام په خپل خدا وی چې زه د الله تعالی بنده یم او تاسو را لګی چې نه عیسی علیہ السلام د الله تعالی زوی دی. دا هم مدعی سس او گواه چه سوال خبره شوه. عیسی علیہ السلام په خپل په کومه موقع دا خبره کړې نه چې یا زه الله تعالی ما یا الله تعالی زما په بدن کې حلول کړی دی. خو د عیسی علیہ السلام معجزاتو مړی به ژوندي کولو، ما درزاد لون باندې به چې لاس راکوه به خشو او د جزام مرض به حقو نو را بشي په ومه سپاره کې. عیسی علیہ السلام په خپله وی دا چې سکم باذن الله د الله په حکم سره کومه. که مړی به ژوندي کول نو څه به دا نه چې زما په حکم پاسه، باذن الله د الله په حکم سره پاسه. او د الله په حکم سره مړی به ژوندی شو، د الله په حکم سره مریض ته به صحت میلو شو. نو آخر عیسی علیہ السلام په کومه موقع دا ویلي دي چې زه الله تعالی یم؟ دا خو د جهالت خبره ده او د عیسی علیہ السلام په شان کې بې ادبي ده او ګستاخي ده چې ته الله تعالی یا د الله تعالی ستا کې دننه حلول کړی دی. نو قرآن کریم په ناشنا انداز کې رد کی لن یستنکف المسیح. عیسی علیہ السلام چې کله په ځمکه و نو هغه چې ته د الله تعالی د بندګۍ نه شرم نه دی کړی، د الله برپور طریقې سره بندګي یې کړې ده. او اوس خبره اسمانونو کې دی نو هلته هم د الله بنده او تابعدار دی. او چې کله واپس ځمکې ته راشي نو بیا به هم د الله تعالی بندګي وکړي. نو عیسی علیہ السلام خو چې ته په یو موقع ځان لوی نه دی ګڼلی چې دا زما په شان کې بې ادبي او ګستاخي ده چې زه الله ته سجده ولګوم. لن یستنکف المسیح. قرآن کریم استنکاف ہوئی. استنکاف اصل کې کرکه کولو ته وي. تر چانه کرکه کې نو دا پوزه ترخه کې او دا پوزه راغونډه کې ته ویل کېږي استنکاف. چې دا پوزه راغونډه کې او تندې تریو کې او د کرکې اظهار وکړي نو دې ته استنکاف وي. نو مراد تینا د یو څیز نه نفرت کولو او بل معنی شرم کولو. نو لن یستنکف المسیح. دا لن چرې دا په عربی کې راځي چې په آینده زمانه کې به دا کار چرې مونشي. دا بالکل ناممکن دی چې داسې چته وشي. نو لن یستنکف المسیح. عیسی علیہ السلام به چرې هم داسې کارونه کوي، هغه به چرته هم د الله تعالی د بندګۍ نه او د عبادت نه کرکه به ونه کوي او شرم به ونه کوي او عیب به ونه ګڼي. دا خبره که چېرې مونږ لن په خپله معنا والو دا د مستقبل دپاره راځي. او که چېرې عیسی علیہ السلام کومه زمانه دنیا کې تیره کړې ده نو معنا ماضي شوه، نو ماضي معنی مغستی شو چې عیسی علیہ السلام چرته په یو موکم کرکه نه کړې او شرم یې نه کړې د الله تعالی د بندګۍ نه. نو ای عیسایانو تاسو ولې دا خبرې کوئ؟ لن یستنکف المسیح. بلکې صرف عیسی علیہ السلام نه، قرآن کریم ورسره مقرب فرشتې هم شامل کړي. لکه بعض خلق فرشتو ته د الله تعالی لورانې وایي، یعنې د هغې نسبت هم ډېر اوچت کو. نو فرشتې هم د الله تعالی د بندګۍ نه کرکه نه کوي او شرم نه کوي. هغوی ته چې دا لوی مقام میلاو شوی د الله تعالی د بندګۍ د وجې نه، انسان ته چې لوی مقام او اوچت مقام او عزت میلاویږي نو دا د الله تعالی په بندګۍ او په عبادت سره میلاویږي. چې څونه ځان الله تعالی ته مخې ته خاورې کو او ځان دې ختم کو فنا کو
دومره به وجود درته میلاو شي، دومره به شته شي. او کوم انسان چې د الله مخې ته ځان لوی لوی کړي او عاجزي نه کوي، دومره به دې ذلیله کېږي. د الله تعالی مخې ته عاجزي کولو او ځان فنا کول دا د انسان عزت دی او انسان مقام و مرتبه اوچتېږي. او چې څومره انسان د الله مخې ته ځان اوچت کی لکه ابو جهل شو، فرعون شو، دومره به ذلیله کېږي په پوره دنیا کې. قرآن کریم د انبیاء کرام علیهم السلام ذکر وکړو په سورة الانبیاء کې. ناهره کې قرآن کریم د هغې یو صفت بیاني، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. انبیاء کرام علیهم السلام چې وو د دې یو بنیادی صفت دا و چې دی به د خیر کارونو ته منډې والې، د خیر کارونو ته به سبقت کو، جلدی به کوله او په هر حال کې به الله ته اوازونه کول، الله به رابلو، د الله بندگی به کوله. رغبا ورهبا، رغبت حالت کې او که د یری په حالت کې وو. انبیاء کرام علیهم السلام چې دا دومره لوی مقام حاصل کړلی، دا د الله تعالی د عبادت او د بندګۍ د وجې نه. ابو جهل چې دونه ذلیل شو په دې وجه باندې، شیطان چې دونه ذلیل شو په دې وجه چې د الله حکم مخې ته قیاس وکړو، آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه، د یو سجدې نه انکار وکړو، د همیشه لپاره ذلیل شو. الله ته چې څونه ځان ښکته کړي، څومره ځان ذلیله کړي، دومره به شته شي او دومره به عزت ته میلاو شي. د انسان په بدن کې نازک اندام د سترګې دي، د دې نه زیات نازک اندام بل نشته. او دا رانجه چې دی دا خلک په دې سترګو کې لګي، نو دا رانجه ولې په دې سترګو کې لګي؟ د رانجو نه چا تپوس وکړو څومره ښکلې ځای کې راته ټکانه میلاو شوه، رانجو ورته یې د ما ګزارونه مو وي نه که نه، چې زه کله ټکولم ما له یو ځای نه دې پرېښې، زه انتهایي میده کړې، ما دې ټکولو ته او ګزارو ته ځان ټینګ کړو، نو ځکه ما ته اوس عزت او مقام میلاو شو. رنگ لاتی ہے حنا پتھر سے پس جانے کے بعدو، رانجه که چرې سترګې پې ښکلې ښکاري، نو ځکه چې دې ګزارونه ډېر خوړلي دي، ځان یې دې ګزارونو ته ټینګ کړی دی، نو اوس ورته د انسان په بدن کې ټول نه ښکلې او نازک ځای میلاو شوی دی. چې کله انسان د الله مخې ته ځان روغورځي، ځان ذلیله کړي. مسلم شریف کې روایت دی، نبی علیہ السلام فرمائی امرتو ان اسجد علی 7 اعضاء، ما ته الله تعالی حکم کړی دی چې سجده کې په 7 اندامونو باندې وکړې. نو اندامونه خدای چې دواړه لاسونه او دواړه پنډې شوې او پوزه شو، تندې شو او دواړه خپې شوې. او دا روایت په آخره کې دی ولا اکف شعرا ولا ثوبا، زه به جامې او ویښتو د سجدې نه منې کومه، نه زما جامې به هم په ځمکه باندې سجده کړي او زما ویښته به هم په ځمکه باندې سجده کړي. دا ولې وي؟ بعض اوقات انسان داسې لباس او جامې اچولی وي چې هغه ځمکې ته نه پریږدي، چې استري ماته نه شي او خاورې ورته ونه لګي، نو ځان غونډي را غونډي په سجده پوه نه شي، جامو ته خیالي پرېږده چې څنګه ستا دا تندې په ځمکه لګېدلی دی، دا جامې په ځمکه باندې ولګوه چې دا جامې م الله ته سجده ولګي. نو نبی علیه السلام ولا اکف شعرا ولا ثوبا، زما د سر ویښته که په ځمکه لګي پرېږده چې ولګي، چې دا م الله ته سجده وکړي. دا ویښته د الله تعالی ډېر خواږه دي تا ته، چې دا م الله ته پراتی په ځمکه او سجده ولګي. مطلب د حدیث څه دی؟ چې ځان مکمل الله ته په دې ځمکه باندې پرېباسه چې څه دنه جوړ شي، څه مقام درته میلاو شي. نو د الله بندګي او عبادت کې د انسان عزت دی، او د الله د بندګۍ نه مخ اړولو کې د انسان ذلت دی. لن یستنکف المسیح، هیڅ کله به شرم ونه کړي عیسی علیه السلام، او یا که چېرې خپل اصلي معنی وکړو، لن یستنکف المسیح، هیڅ کله به کرکه ونه کړي عیسی علیه السلام ان یکون عبدا لله، د الله تعالی د بندګۍ نه. روح المانی لیکلی دی وی د استنکاف اصل چې دی د انسان په دې تندي باندې، د انسان په دې مخ باندې چې کله اوښکه پریوځي، نو دی دا اوښکه په دې ګوته باندې لرې کړي، ځکه دا بده ښکاري. دا اوښکه د مخ نه لر کولو ته استنکاف ویل کېږي. اصل الاستنکاف تنحیة الدمع
عن الخد بالاصبع د ګوتې په ذریعې سره د اننګینه اوښکه لر کولو ته استنکاف ویل کېږي. نو مطلب دا دی چې کوم عیب دی دا عیب لر کولو دا استنکاف دی. لن یستنکف المسیح هیڅ کله به شرم اونکي عیسی علیه السلام یا کرکه به اونکي عیسی علیه السلام یا عیسی علیه السلام شرم او کرکه نه راکړي ان یکون عبدا لله دا چې دی شي بنده د الله تعالی یا بندگی کوونکی د الله تعالی. وللملائکة المقربون او نه فرشتي مقربي. ولا یستنکف الملائکة المقربون او چې کوم مقربي فرشتي دي هغه د الله تعالی د بندګۍ نه تابعداري او اطاعت نه بچریم کرکه ونکي او شرم به ونکي، بلکې ټولې فرشتې هر یو فرشته چې را هغه د الله تعالی د بندګۍ نه هغه مخ ناړي شرم نکي او کرکه نکي. ابن عاشور لیکي چې د مقربون مراد هغه فرشتي چې د کروبیون وي. کروبی خاص ملائکه او خاص فرشتي دي. اصل کې بعد خلکو د فرشتو بندګیم کړي دا د قران کریم د فرشتو ذکر وکړو چې کومې مقربه فرشتي لکه جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام هغه د الله تعالی د بندګۍ نه شرم نکي او ځان لوی نه ګڼي، نو عام خلک څنګه بداسې شو کی. وللملائکة المقربون او نه فرشتي مقربانه نزدیک کیا گیا چې ډیر نزدیک کړي شوی انسان چې الله ته نزدیکیږي په عبادت سره او بندګۍ سره. دانه چې کني الله تعالی په یو مکان کې لري په یو ځای کې دی ته به ته نږدې ورشي. الله تعالی ته نږدې کېدل د الله تعالی په بندګۍ سره او الله چې چانه راضي شي بس دی الله تعالی ته نږدې شو. موږ وایو د الله تعالی ولی، نو ولا یلی معنا نزدیک ہونا، نو دې څنګه الله ته نږدې شو؟ مطلب دا دی چې الله ته ناراضي دی او د الله تعالی مدد هر ټیم د سر شامل حال دی. ومن یستنکف او څوک چې شرم کوي یا کرکه کوي ان عبادته د بندګۍ د الله تعالی نه، هغه چې هر څوک دی کاغه نعوذ بالله نبی ولی نه دی که یو فرشته ولی نه ده او خدا خبر ناممکن او محال ده چې یو فرشته او یو نبی ځان لوی وګڼي. خو که فرض کا کچره داسې وشو ویستکبرو او ځان لوی وګڼي، استکبار دی ته وي چې تکبر کولو. تکبر څه ته وي؟ لوی نه او ځان لوی ګڼي. لوی در کشته نه خو ځان لوی ګڼي. د الله تعالی مخې ته هیڅ یو انسان لوی نه دی، په دې کې سره د لوی شته نه او بیا دې ځان لوی ګڼي، نو دا استکبار او تکبر دی. فسيحشرهم دی استکبر کې مبالغه را یعنی ځان په زور باندې لوی ګڼلو. فسيحشرهم فزرد چې الله تعالی به جمع کی دی لره الیه خپل ځان ته جميعا ټولو، چا چې تکبر کړل او چا چې هغه استنکاف کړل ځان لوی ګڼل او کرک او شرم کړل، دا ټول به الله تعالی جمع کی خپل ځان ته. نو چې جمع کې نسبه کی الله وتعالى تاسو کی کنه چې ها ته څنګه لوی وي او سونه لوی وي، ستا لوی څه شو او ستا هغه استنکاف او شرم څه شو کرک څه شو. د قیامت پر الله تعالی چې کله دا ټول خلق را جمع کینو اعلان وکي وسه شو بادشاہانو، څه شو تکبر والے خلقو، څه شو جبابره خلقو، هیڅ څوک به جواب نشي ورکولی. اعلان بوشي لله الواحد القهار، بادشاہی رن صرف دا یو ذات ته چې هغه غالب دی. فاما الذين امنوا پس هر چې ها څوک امنو چې ایمان وروړي وي، چې چا ایمان وروړي د قیامت پر ورځ باندې وعملوا الصالحات او عملونه کړي نیکو. د قیامت پر ورځ بس صرف ایمان او نیک عمل د انسان په کار راشي، د دین علاوه د انسان به هیڅ هم په کار را نشي. او ایمان او نیک عمل چې کینو خامخا د الله تعالی بندگی به ضروری وي، د الله مه تبا جزي خامخا کې. فیوفیهم اجورهم پس الله تعالی پورا ورکوي دي تا اجورهم اجرنا ثوابنا دي. وفا یوفی کې پورا ورکولی، اسی معمولی او نیمو یا کم نه پورا ورکولو تا وفا یوفی ویل کېږي. اجورهم اجرنا دي
چې کوم اعمال دي کړي دي د اعمالو اجرونه به ورته باقاعده برابر میلو شي. ویزیدهم من فضله او الله تعالی به فضل وکړي دا پوره اجرونه علاوه انعام به ورته ورکړي. ویزیدهم من فضله او الله به زیات ورکړي دي ته د فضل خپلنا چې یات نه مراد دیدار د الله تعالی دی. د الله تعالی مخامخ لیدلو دا به د الله تعالی فضل وي چې انسان ته به میلو شي. او ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه یو روایت را نقل کړي نبی علیہ السلام فرمایلو چې وفیهم اجورهم نه مراد يدخلهم الجنه دا پورا اجر دار چې الله به دې جنت ته داخل کړي. او دا ويزيدهم من فضله دار چې الله به دې ته شفاعت ورکړي سفارش به ورکړي. او دا چا بارکه چې چا په دنیا کې دې سرخه کړی وي چې چا دې سره نیکی کړی وي نو دې مؤمن مسلمان ته الله تعالی دا اعزاز ورکړي چې تا سره دنیا کې چا خه کړی دي نه هغړې سر کړی را امداد را سر کړی دی هغه تراول او جنت ته داخل کا. خدای را پر شرط ایمان وي یعنی یو مؤمن مسلمان ګناګار دی او تاسو سره دنیا کې امداد کړی دی هغړې سر کړی دا او انتر ګناهونو د وجنه جهنم مستحق شو نو دې مؤمن مسلمان ته الله تعالی دا شرف او اعزاز ورکړي چې لړشه هغه پلانکی چې تاسو سره خه کړو هغه جنت ته داخل کا. نو دا ويزيدهم من فضله دا الله تعالی مؤمن مسلمان ته د ګناګارو مسلمانانو د شفاعت او د جهنم نه د خلاصې اعزاز ودی تور کې شرف او تور کې. ويزيدهم من فضله الله بزیات ور کې دیتا د فضل خپلنا. واما الذين استنكفوا او هر چې کسان چې دی شرم کړو او دی کرک کړي و د الله تعالی د بندګۍ او د عبادت نه واستكبروا او دی لوی کړي و فيعذبهم عذابا الیما الله تعالی به عذاب ورکړي دي ته عذاب درناک. الله بر دینا تکبر مباسی او کرکوتی مباسی او شرم بتنو باسی دا سی عذاب ورکړي چې درناک عذاب بوي. ولا یجدون لهم او نبمومی دی د خپل ځان دپاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ولیا څوک دوست ولا نصیرا او نه مددگار. دا ولی او نصیر دا نکیری دی او د لا نافیه د لاندې راغلی دی. نو معنی دا شوه چې د قیامت پر ورځ باندې به هیڅ قسمه هیلپ او هیڅ قسمه مدد او هیڅ قسمه مددگار او هیڅ یو صورت کې به دې ته نه ملاویږي. الله تعالی په خپل د دې مدد نه کی فرشتي به نه کی معبودان باطله به نشي کولی خاندان او قبیله به نشي کولی خپل ځان په خپل نشي خلاصولی او داسې اس قسمه یو تعاون او مدد چې داینه امید کې دی شي نه به د قیامت پر ورځ باندې نه. دنیا کې چا سره د امداد بلا طریقې دي څوک بچا باندې ورحمیږي څوک بل څوک را پاسي خپلوانی را پاسي کام قبیله را پاسي او قوم سره ملګری شي لیکن د قیامت پر ورځ باندې با اس قسمه امداد او اس قسمه مددگار او ابدی ته نه ملاويږي. هیڅ کله بشرمونه کې مسیح علیه السلام دا چې دی شي بندگی کوونکي د الله تعالی او نه فرشتي مقربي او څوک چې شرم وکي د بندګۍ د الله تعالی نه او دی لویو کې پس زرد چې الله تعالی به جمع کی دی له خپل ځان ته ټول پس هر چې کسان چې ایمان وروړي وي عملونه کړی وي نیکو پس الله تعالی پوره ور کوي دی ته اجرونه دی او زیات ور کوي دی ته د فضل خپلنا او هر چې کسان چې دی شرم کړو او دی لوی کړو پس الله تعالی به عذاب ور کوي دی ته عذاب درناک او نه به امیدي د خپل ځان لپاره ما سوا د الله تعالی نه څوک دوست او نه مددگار.